أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة بقرة آيات نمبر 215. يسألونك دوی ستاسو سوال کوي ماذا سشي ينفقون دوی مصرف کړي. قل ورته وایا ما انفقتم هغه شی چې تاسو یې نفقه کوي من خیر د خپل مال وللوالدین د مور پلار د پاره دی والاقربین د قربانو د پاره دی والیتاما او د یتیمانو د پاره دی والمساکین د مساکینو د پاره دی وابن السبیل او مسافرو د پاره. وما تفعلوا من خير او هغه فعل چې تاسو وکړئ من خير د نیکی فإن الله یقینا الله عز وجل به فعقبانی علیم فرا علم لري. يسألونك ماذا ينفقون د دې ځای څخه د ابواب البر څخه دولسم حکم د انفاق فی سبیل الله په ارتباط دی چې د الله تعالی فلار کې مال نفقه کول. صحابه کرامو کې یو صحابي چې عمر ابن جموح نومیدي دا د ډېر عمر صحابي او مالدار صحابي او پیغمبر علی السلام ته راغلی سوال ورڅخه وکړي چې زه د خپل مال څونه اندازه خیرات کړم او چاته ورکړم. سوالونه دوه سوال سوي څومره اندازه مال خیرات کړم او مصارف یې څوک دي چاته ورکم. چنانچه د ابن منذر په حواله باندې مظهری دغه عبارت را نقل کړي چې ما تنفق من اموالنا واين نزعها. موږ خپل مالونه چیرې مصرف کو یا او چاته ورک واين نزعها او چیرې کشیرد یعنی چاته ورک. نو دغه آیاتونه الله عزوجل نازل کړه چې دغه صحابي جواب دی او د ټول امت لپاره تر قیامت پورې جواب شو. ما ویني و چې صحابه کرامو تقریبا اول سوال او یا دغه رقم سوالونه چې الله عزوجل جواب ورکړي د سوال او جواب په شکل کې را نقل شوی دی. ټوټل اول چې دا څلورم سوال دی چې دلته داری په سورته بقره کې کیږي او تقریبا 3 سواله به نور هم راځي. دې څخه ورسته بیا یو سوال دغه رقم ويسالونک په سورته مائده کې دی او یو بیا په سورته انفال کې راځي چې دا ټوټل 9 سواله کیږي. د صحابه کرامو کړي دي دا سوالونه. او په سورته اعراف کې 2 سوال راځي، په سورته بنی اسرائیل کې او په سورته کهف کې، سورة طه، سورة نازعات کی هم دغه سوالونه راځي چې هغه سوالونه به د کافرانو د طرفه څخه 6 سواله هغه دي د یسالونک په لفظ باندې چې فتوای خپل پیغمبر علی السلام ور کړی ده او د وحو په ذریعہ باندې. نو یسالونک ماذا ينفقون دوی ستاسو پوښتنه کوي ماذا ينفقون څه شي دی نفقه کې یعنی د ثواب د پاره څه مصرف کی او چاته ورکړي. ول ورته وایا ای پیغمبر علیه السلام ما انفقتم من خیر هغه شی چې تاسو نفقه کوي من خیر د خپل مال څخه حلال شی وللوالدین والاقربین والیتاما د مور پلار د پاره دی والاقربین د قربانو والیتاما والمساکین یتیمانو او مساکینو تور کول کیږي. سوالونه دوه جواب د یو سوال ورکړو. سوال خو ادا کړی و چې څومره مال مصرف کو او چاته ورک. اوس په جواب کې فقط دا ورته وایي چې پلانی ته ورک. یعنی د مال د مصرفولو چې څونه اندازه مصرف کړي د هغه جواب نه دی ورکړل شوی. جواب یوازې د دې یو اړه ورکړل شوی. د توای اسلوب الحکیم. اسلوب الحکیم دی توای چې د مخاطب چې اصلي کوم شی غرض وي او د ته فائدہ رسي جواب دا غور کې
دا نه لازمي کله چې خامخا به د خبري جواب ورکړي. نو دلته هم الله عزوجل ویل چې مال دې مصرف کړي دا پلاني ته ورک. یعنی د مال مصرف دل ستا په همت پرې اړه لري. دا چې تا د څونه همت درلود دی هغه نه مصرف کا. لږ مصرف ډیر مصرف خدا ستا په همت پرې اړه لري. ولورته وایي پیغمبر علیه السلام ما انفقتم هغه شی چې تاسو نه پکې کی من خیرین د مال څخه یعنی ته عند دې مال د اندازې تاسو په همت پرې اړه لري. البته مواقع د مال به موږ درته وشیو وللوالدین د مور فلار د فاره والاقربین د قربانو د فاره والیتاما او د یتیمانو د فاره والمساکین او مساکین لرا وابن السبیل او مسافر لرا. د ابن او د ابو اضافت چې کله غیر ذوی العقول توسی بیا ترجمه کیږي خاوین. نو ابن السبیل ترجمه ده یعنی خاوین د لارې. ترجمه په ابن باندې نه کیږي چې زوی د لارې. مطلب دا چې ستا مال و دغه کسانو ته ورکولای شي دغه مساکین او دغه مصارف د زکات دي چې ته زکات هغه ته ورکې. او عمومي قاعده درته بیانوه وما تفعلوا من خير وما هغه څه تفعلوا چې تاسو فعل وکي من خیر د نیکی فعل کده خدای په لار کې مال مصرف اول وی یا کوم بل عمل د خیر وی فإن الله یقینا الله عز وجل به فغبني علیم کامل علم لرونکی دی چې پراغه تاسو ته ثواب درکوي. یعنی کده هم د مال مصرف اول وی قبل د خیر کار وی الله سبحانه و تعالی فغه علم لري او پراغه به تاسو ته ثواب درکړي. درې مسلې د دې آیات څخه راوته. یو مسله دا ده چې دا آیات تر نفلی صدقاتو پورې مربوط دي. فرضي صدقات خو پیغمبر علی السلام د طرفه تعین شوی دي او د هغو مصارف هم تعین شوی. دا نفلی صدقات شي د مثال په توګه د زکات او سرسایه د څخه ماشوا. نفلی صدقات په شریعت کې دغه کسانو د پاره وای تاسو ورکوي. یعنی دغه کسانو ته ورکي مور پلار لره قریبان لره یتیمان لره مساکین لره ابن سبیل لره. په نفلی صدقات کې دا نه د شرط چې چاته ورکي هغه به خامخا فقیر او غریب بلکې خان کسته هم ته نفلی صدقات ورکولای شي. مور پلار ته هم ورکوای شي. الان کې زکات خو مور پلار ته نه سي کی. سید ته مور کولای شي. الان کې زکات سید ته نسی کی. نو دا آیات تر نفلی صدقاتو پورې مربوط. البته په نفلی صدقاتو کې دومره ضروری ده چې سړی باید دومره زیات مال مصرف نه کړي چې سبا د خپل فقر ته یا د اولادونو فقر ته محتاج وي. ځکه فقر ډیره لویه فتنه ده او د فقر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته. د نبی علی السلام په مسنونو اذکارو کې چې د ورځې او د شپې په جریان کې به ویل درې واره دغه سنت عادت سړی وای اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا اله الا انت. درې ځلې سحار ویل او درې ځلې ماښام ویل. دا سنت طریقه د سړی باید دوامدار وای. ځکه چې کله کله فقر انسان کفر ته رسی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي کاد الفقر ان یکون کفرا. نږدې ده چې فقر دی کفر ته سړی ورسی. د دې فقر په وجه باندې چې د سړی باطن جوړ نه انسان بیا هر ناروا طریقه اختیاري تر څو چې خپل کار قرباني روان. نو دومره مال مصرفول هم جائز نه دي. البته ځینې هغه کسان چې الله تعالی هغوی ته د باطن قوت ورکړي د هغوی د پاره علما د دې جواز ورکړي. لیکن هغه کسان خو وس قحط دي نشته لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې خپل ټول مال د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د پاره صدقه کوي. دا کسان وس نشته. دومره مسله دا جن را اوتله چې پر خپل اولادونو باندې پر خپل مور پلار باندې پر خپل قریبانو باندې وسایر واستل او هغوی ته صدقه ورکول دام ثواب لري. یعنی که یو سړی را ولاړ چې خپل مور پلار ته یو تحفه ورکي یو هدیه ورکي په دې نیت باندې چې دا د الله تعالی د طرفه ماته امر شوی دی چې تاسو کله مال نه پکې کوئ نو پلاني او پلاني ته ورک
نو پر دیوم الله عزوجل د ثواب ورکي دا سی خپل کوروالا ته ورکی اولادونو ته ورکی خوندو ته دا ډیره ضروری ده. او دریم مسله دا جن را اوتل چې باید سړی د نفلی صدقات په ورکولو کې درجات په نظر کې وساتي. یعنی کوم خلک چې زیات مستحق وي او یا استا په نفلی صدقاتو د هغوی ډیر ضرورت پوره کیږي او دینی خدمات مختفزي هغه باید مقدم شي تر هغو کسانو چې په هغوی کې دغه فواید نه دومره نفلی صدقات کول چې اولادونه دی بل ته محتاج وي منع دي. بل مسله دا ده چې کوم سړی باندې قرض باندې وي پیسې ور باندې وي پورونه ور باندې وي دا هغه د پاره بهتر او اولاد طریقه دا ده چې اول خپل قرضونه ادا کړي. کوم څوک چې قرضونه ور باندې او قرض نه ادا کوي خو نفلی صدقات کوي دا د هغه د پاره جائز نه ده ولی هغه د بل حق ور باندې پاتې دي هغه فرض دي او د په مستحبات اختی. دا مسائل د دې څخه راووتل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال فرس کړل سوی دی پر تاسو باندې القتال جهاد وهو كره لكم وهو غب كره لكم طبعا غران تاسو لرا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم او ممکنه د ډیر زله ان تکرهو چې تاسو به ناخوښه غنی شیئا یو شی وهو خير لكم هغه بس تاسو د فار خیر وي وعسى ان تحبوا شيئا او ډیر زله به تاسو خوشوي شیئا یو شی وهو شر لكم هغه بس تاسو د فار شر وي والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله على عز وجل يعلم فوهيجي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. د دې ځای څخه دیارلسم حکم د ابواب البر د جهاد دی د جهاد فرضیت دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله عز وجل په دې آیات مبارک کې د جهاد فرضیت بیان لکه رمضان المبارک کې چې فرمایي كتب عليكم الصيام یا لکه د المانزه مبارک کې چې فرمایي چې كتب عليكم الصلاه نو دلته هم دغه څه فرمایي چې دا جهاد هم په فرضیت کې دا رقم نه لکه روزه او المنز. البته د جهاد درجات جلا دي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم پر تاسو باندې فرض کړل سوی دی قتال یعنی جهاد. دلته قتال ذکر سوی دی قتال یواز او یواز مقاتله ته او مقابله ته وای وهو كره لكم دا استاسو د فارها طبعا بګران وي. کراهیت دو قسم دی یعنی دا په زور باندې هم راځي او په پیش باندې مرادي کرها او کرها. مفسرین وایي چې د دې دواړو تقریبا معنا یو ده. ځینې بیا وایي چې کرها هغه تویل کیږي چې سړی د یو بل چا د خوا څخه پر یو شی مجبور شي او کرها دې ته وایي چې ستا نفس هغه کار نه غواړي خو د شریعت د خوا ته مجبور یې چې دا کار وکړي. یعنی طبیعت یې نه قبلي د شریعت په خاطر خو دې خوښ وي خو ستا طبیعت دا نه غواړي. نو دا جهاد هم دغه سوي چې طبیعت باندې خو بوج وي ګران وي لیکن دا چې د الله تعالی امر وي نو سړی به منی خوشاله وي ورته یعنی طبعا د سړی خوښ نه. دا قتال دا درې درجات لري. یو درجه د قتال دا چې په سړی باندې فرض عین وي. د فرض عین درجه هغه وخت ده چې کله کافران په یو اسلامي ملک باندې یا د مسلمانانو په کومه علاقه باندې غلبه حاصله کی نو بیا د داغه علاقه پر خلکو باندې جهاد فرض عین ګرځي. کله دې داغه علاقه خلکو یې دفاع نسوي کوي بیا یې د څنګه پر مسایګانو باندې فرض عین ګرځي. دا سیده سلسله جی د عالم د شرق تر غرب په ټولو باندې فرض کیږي. حتی بحر رائق دا که الفاظ راخستي چې کله غرب مسلمانانو یې مقابله نسوي کولای د شرق پر ټولو مسلمانانو باندې دا جهاد فرض عین کیږي. بیا یې حکم داسې دی لکه د روزه او لکه د المانځه. څنګه یې حکم داسې دی
لکه څنګه چې لمونځ پر عاقل بالغ مسلمان فرض دی، پکښې د پلار د مور د خاوند اجازت شرط نه دی. هر سړی کوي، یو زوی د پلار سره د اجازت نه اخلي چې زه لمونځ وکم کې نه وکم، او د دې اجازت نه جنې اخلي چې زه روژه ونیسم کې نه ونیسم. نه یو کوروالا د خاوند څخه د دې اجازت اخلي چې زه لمونځ وکم کې نه وکم، او نه یو کوروالا د خاوند څخه د دې اجازت اخلي چې زه روژه ونیسم کې نه ونیسم. نه یو غلام د خپل آقا څخه اجازت اخلي. لکه څنګه چې په رمضان او د فرضیت د لمانځه کې حکم عام وي، اجازت پکې شرط نه وي. د جهاد د فرض عین په صورت کې دغه اجازت پوتیږي، هر یو مکلف دی دا کار وکړي. دوم صورت دا دی چې د مسلمانانو امیر هغه د یو خاص علاقې خلکو ته د جهاد کولو امر وکړي، او یا د یو ملک خلکو ته امر وکړي. دا په هغه صورت کې چې د کافرانو غلبه خلا نه، خدا اسلامی امیر عمومی اعلان وکړي چې دیته نفیر عام وایي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د تبوک د غزا د لپاره په مدینه کې د عام جهاد اعلان وکړي، نو بیا په ټولو د فرض عین ګرځي، ټوله به بیا وځي. که یو خاصه طبقه ته امر وکړي، بیا پر خاصه طبقه باندې دا فرض عین ګرځي، دا بځي. یو صورت دا دی. دوم صورت دا دی چې فرض کفایه دی. فرض کفایه جهاد به هغه دی که یو ډله څه خلک د کافرانو مقابله ته ولاړ شي، او د کافرانو مدافعت او د هغو مقابله دغه کسان وکړلای شي، نو د نور خلکو غاړې خلاصې دي، هغوی په دې کې مأخوذ نه بلل کېږي. دا دواړې درجې پکې شته، لیکن په لمانځه کې او په روژه کې دا دوې درجې نشته. ځکه نو د جهاد حکم په ځینو احکامو کې داسې نه دی لکه د روژې او یا د لمانځه. نو که یو سړی سوال دا وکړي چې د الله بنده دلته خو عامه خبره راغلې ده چې کتب علیکم القتال، او هلته هم راغلی دی چې کتب علیکم الصیام، دغه تقسیم نو تاسو بیا د کوم ځای راباسي چې هغه فرض عین او فرض کفایه پکښې راباسي؟ نو د دې دپاره د قرآن کریم نور آیاتونه دلیل دي. الله عز وجل په سورۃ توبه کې فرمایي، راواړوي سورۃ توبه آیات نمبر 122. سورۃ توبه لسمه سپاره شروع کیږي او لسمه تمر اوړي. آیات نمبر 122. وما كان المؤمنون، ند مناسبه مؤمنان لره، یعنی نو مؤمنان اجازت نو دی مؤمنان لره لینفروا کافه چې ټول دی ووزي. فلولا نفر ولنووتل من كل فرقه، د هر یوې غټي ډلې څخه، منهم د دوی څخه طائفه یو کوچنی ډله، ليتفقهوا چې هغوی فقه حاصل کی، پوهه حاصل کی په دین په دین کې، ولينذروا قومهم، او د پاره د دې چې وبېری خپل قوم، اذا رجعوا الیهم، کله چې دی قوم تراو ګرځي، لعلهم يحذرون، شاید دوی دغه بیره قبول کی دا قوم. ګورې دلته الله تعالی فرمایي فلولا نفر من كل فرقه منهم، ولې د هر لوی جماعت څخه یو کوچنی جماعت ولاړې نه. کله چې پیغمبر علیه السلام د مدینه منورې څخه د جهاد د پاره تللی، نو پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي مؤمنانو ته چې یو ډله د مؤمنانو باید د پیغمبر علیه السلام سره په دې جهاد کې شرکت وکړي، تر څو چې احکام زده کړي. دا نه دی ویلي چې ټول دی ولاړ شي. نو د دې آیات ته معلومه شول چې که ټول ولاړ نشي، یو څه کسان ولاړ شي، ضرورت په پوره وي، نو د دې نورو تګ ضروري نه دی، څه کسان کفایت کوي. یو دلیل داسو. دوم راواړوي سورۃ النساء آیات نمبر 95. سورۃ النساء آیات نمبر 95. الله تعالی فرمایي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي ضرر، برابر نه دي ناست کسان د مؤمنانو چې ضرر او تکلیف ونه لري، یعنی هغه تکلیف والا خو معاف. والمجاهدون فی سبیل الله، او هغه کسان چې د خدای په لار کې جهاد کوي، باموالهم وانفسهم، وخپل مالونو او ځانونو سره.
دا د ناست خلق نه دي سره برابر، یعنی کوم خلق چې د عذر په خاطر ناست وي هغه و دوی سره برابر دي، یا چې د عذر په خاطر نه ناست، د کاروبار او دنیوي ژوند د پاره ناست، دا برابر نه دي سره. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم، الله سبحانه وتعالى فضیلت ورکړي دي مجاهدینو ته چاوي جهاد کی په مال سره په ځان سره، علی القاعدین پر ناس تو خلقو باندې فضیلت لري درجتن د درجه او رتبه په اعتبار، لیکن وکلن وعد الله الحسنى، د ټول سره الله د نیکی وعده کړی ده، که ناس خلق دي او که هغه په جهاد کې، لیکن صرف د مجاهدینو فضیلت قربانسته. مطلب دا چې دا نورم په ګناه نه دي اخته، دا نور هم په نیک کار اخته دي، ځکه کچیر دا ګناه وای نو الله بیا اولی د نیکی وعده وسره کول. دا چې الله د دې سره د نیکی وعده وکړه معنا یې دا ده چې هغه ګناه نه کوي. نو د دې څخه هم دا معلومه سول چې دا په هغه صورت کې چې جهاد فرض کفایه وي، فرض کفایه په صورت کې بیا پر ټولو باندې فرض نه دي. نو دغه آیاتونه او دغه رنګه سورۃ توبه کې آیات نمبر 28 کې دا خبره راځي، د دې دلیل دی چې جهاد پر دوه قسمه دی، دا څنګه دی لکه المنز او لکه روزه. نو یوازې د دې یو آیات څخه استدلال پر عموم نه کیږي. اوس نو کچيري دا جهاد فرض عین وي بیا به ټول خلق په دې کې شرکت کوي، لیکن په دې کې د ټول خلکو شرکت داسې نه دی لکه څنګه چې ګرد خلق په مانځه باندې دریږي، بلکې د دې د پاره ترتیب دا فنوبت باندې دی. مطلب دا چې یو واري ځینی خلک دې شرکت کوي بیا د دا غوڅ ورسته نور زی لکه حج ته چې فرض عین پر ټول مالدارانو باندې دی، لیکن په نوبت باندې زی یو واري یو ډله زی بیا بل ډله زی بیا بل ډله زی په دغه ترتیب باندې بزی، ولی کټول په یو پلاو لاړ شي نو بیا د خلکو د ژوندانه مصالح او کاروبار دا معطل پاتې کیږي. د دې فرض عین معنا دا ده. او دوم دا چې په دې صورت کې چې کله فرض عین سي نو یا به د امیر د امر په خاطر فرض عین وي یا به د کافرانو د غلبې په خاطر باندې اجازت معتبر نه دي چې سړی به اجازت اخلي، لیکن دا ضروری ده چې ټول اصول به د جهاد مراعاتي، یعنی به اصولي به پدې کې نه کوي. دا د جهاد په ارتباط باندې احکامات او تفصیلی خبره ده دي دا په سورۃ توبه کې را روانه ده. الته د جهاد احکام، د جهاد تعریف او جهادي مسائل ټول الته راځي. کتب علیکم القتال وهو کره لكم، فرض کړل شوی دی پر تاسو باندې قتال وهو کره لكم، حال دا چې هغه به تاسو لره طبعا ګرانوي، وعسى ان تکرهوا شیئا، ډیر ځله به تاسو ناخوشه غنی شیئا یو شی وهو خیر لكم، فواقع کې به هغه خیر لكم تاسو د پاره خیر وي، مصلحت به وي، د حکمت څخه به ډک وي. وعسى ان تحبوا شيئا، او ډیر ځله به تاسو خوشوي شیئا یو شی وهو شر لكم، هغه به شر وي تاسو د پاره، فواقع کې باعث د خرابوي به وي. نو مطلب دا دی که ستاسو په مزاج کې چیرې جهاد ګران کار معلومیږي نو دا ستاسو په طبیعت باندې به ګران وي، خو الله تعالی په دې کې ډېر لوی خیر یې شي، او تر ټولو لوی خیر دا دی چې ازادي به وي، حریت به وي، په آزاد به د خدای د دین عبادت کولای شي. او که جهاد نه کوي نو داغه سي آرام خوب خوندر کی، دا خو بستاسو پر طبیعت باندې ډېر جوړي، لیکن په دې کې به بیا شر وي، ذلت به وي، غلامی به وي، د کفارو تر لاس لاندې زندگی به وي. ځکه نو تاسو په خپل طبیعتو باندې مزي، یعنی خپل طبیعت د دین مدار مګرځوي، بلکې د شوال او بدوال فیصله د الله عزوجل حکم ته حواله کړي. خپل خواهش د شوال او بدوال د فارم فیصل او حاکم مګرځوي. الله تعالی چې کوم حکم درته وکي هغه د خپل ځانو د پاره اجمالاً مصلحت وګڼي او عمل ور باندې وکړي. وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم، الله عز وجل فوهیږي، یعنی د هر شي حقیقت الله تعالی ته معلوم دی. وانتم لا تعلمون، وانتم تاسو لا تعلمون، نه پوهیږي، پورا علم د یو شی نسته در سره،
ډیر ځله به د یو شي په فکر کې یاست دا کار وسي چې اوسې بیا پښیمانه یاست کاش کې نه وای سو، او ډیر ځله د یو شي په فکر کې یاست چې کاش کې وسي چې نه وسي، وروسته فایده درته وایي چې دا شوسو چې نه وسو، نو ته حمد وای چې یاره شوسو چې دا کار مې نه دی کړی. نو تاسو د شأنو په عواقب باندې په آخري نتایج باندې علم نه لري. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك دوی ستا څخه سوال کوي عن الشهر الحرام د شهر حرام په باره کې، قتال فيه د قتال په باره کې سوال کوي. یعنی ستا څخه دوی د شهر الحرام په باره کې سوال نه کوي بلکې په دې میاشت کې د جنگ په ارتباط سوال درڅ کوي. قل ورته وایي پیغمبر علیه السلام قتال فيه كبير، قتال جنگ کول فيه په دغه میاشت اشهر الحرم کې کبیر لویه ګناه ده، وصد عن سبیل الله او منع کول د الله د لارې څخه، وکفر به او کفر په دی الله عز وجل سره کول، والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه منع کول، و اخراج اهله او استل د اهل د دې مسجد حرام منه د دې مسجد حرام څخه اکبر ډیر لوی زیاته ګناه ده عند الله د الله په نزد باندې، والفتنه او فتنه جوړول اکبر ډیر لوی ګناه ده من القتل تر قتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، ولا يزالون دوامدار به يقاتلونكم دوی ستاسو سره مقاتله کوي حتی يردوكم ترڅو چې تاسو واړوي عن دینکم ستاسو د دین نه ان استطاعوا کوي طاقت گذرلو دی. دا د ابواب البر څخه څورلسم حکم د جهاد د حرمت په میاشتو کې د جهاد حکم بیانې. د دې آیاتو واقعا او شان نزول دادي د بدر د غزا څخه 2 میاشتې مخکې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو اتکسیز جماعت دا واستوي وادي نخلت. وادي نخله د طائف او مکه مکرمه په لار کې راځي، یو علاقه د نخله په نامه وس مشهوره ده. اوسم د پخوا زمانه څخه زړې درختي الته ولاړې دي، دغه وادي نخله ته راواستوي. په ترتیب یې داسې جوړ کړي چې د صحابه کرامو امیر حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه وټاک. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخشي هم دي. زینب بنت جحش د پیغمبر علیه السلام کوروالا ده، په امهات المؤمنین کې شامل ده. یو خط یې ورکی ورته ویل چې 2 ورځې مو سفر وکي، 2 ورځې بعد چې سفر مو وکي دا خط به بیا ګوري، او تر سوچي د 2 ورځو سفر مو تامسوي نه خط منه ګوري. صحابه کرامو ته دا خط ورک، صحابه کرامو حرکت وکي ولاړ. چې کله 2 ورځې تیر شوه خط اخلاص کی، په خط کې ورته لیکلي دي چې تاسو دلته یو قافله را روانه ده، د قریش یو قافله راځي، د دغه قافلې معلومات براوړي. نو دی چې ولاړل په نخله کې اوسېدل، قافله رااله. قافله چې راورسېدل د قافله کې د مکې د مشرکانو اموال بار دي، 4 کسان ورسره دي. یو په دې کې د ابن حضرمی په نامه باندې یو کس دی. د صحابه کرامو دا قافله ته کمین ونی او هغه چې راورسېدل دا ونی ولا په دې کې 2 کسان قتل کړ. یو کس پکې قتل شو، دا ابن حضرمی. 2 کسان بندیان کړ، یو په تیښته بریالی شو. دا چې ولاړل صحابه کرامو دا د جماد الاخر د جماد الثانی په آخري ورځ باندې دغه قافله ونیول. د جماد الثانی آخري ورځ صحابه کرامو دا فکر وو چې دا د جماد الثانی آخري ورځ په هغه د رجب اوله، د رجب اوله د حرمت میاشتې وي. دا په ابتدا د اسلام کې په دغه وخت کې جنگ حرام. د صحابه کرامو کسان را روان کړل، راغله مدینه منورې ته. مدینه منورې ته چې راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې ما خو تاسو ته د جنگ امر نه وکړي، ما خو تاسو ته د دې امر کړی و چې تاسو د قافلې معلومات وکړي. خیر خدا ډیر غنیمت هم او پیغمبر علیه السلام د خمس مطابق 15 جن را وګرځوله، انور د دې مجاهدینو تر مابین تقسیم کړي. دا اول غزا ده
چې صحابه کرام غنیمت په لاس کې راوړي او دا اول غزا ده چې مسلمانانو د کافرانو یو سړی قتل کړي او دا اول سریه ده چې پیغمبر علی السلام د باندې استولې د تر مدینه د باندې لیري. ابن کثیر رحمه الله دا لیکي نو د صحابه کرامو په دې فکر باندې دا حمله ور باندې وکړه چې دا به د جمادی الثانی اخر وي، لیکن هغه د رجب د میاشتې اوله و. دا کار چې وسو یو واری د مدینه منورې يهودانو ته موقع په لاس ورغله چې دا د 2000 کلن حرمت د اشهر الحرم پیغمبر علی السلام او د هغه ملګرو مات. نو یې ډول غاړې ته واچوي په مدینه منوره کې دا आवाज خبره کړ چې دا پر ابراهیمی دین باندې هم دي، ځانو ته ابراهیمیان هم وایي، د حرمت د میاشتې احترام مات کی جنگ وکړي. د دوی د ډول سره د مکه مشرکانو هم رخص شروع کړي، هغه مو سره په غرزه دوسول حتی چې یو جماعت د دې د فار مدینه ته رالی پیغمبر علی السلام ته پیغور ورکړي چې د حرمت د میاشتې احترام مات کړي. ګورې دا کار مو وکړي، ځانو ته مسلمانان وایست. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې پریشان او صحابه کرام هم پریشان. الله عزوجل دا آیاتونه نازل. په دې آیاتو کې الله عزوجل د يهودو او د مکه مشرکانو توای چې سید دا به مشت سره تسلیم کو چې د حرمت په میاشتو کې دی چا قتل دا حرام. اول خو د صحابه کرامو په غلطی کې دا کار کړی دی. د دوی فکر داو چې دا د جمادی الاخر ورځ ده او د رجب اوله نه شروع سره ولکبیل فرض دا مش تسلیم کو چې پر رجب کې دا کار دی وکي. نو په دې کې خو دین ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی، خو هغه سړی به ګناهګاری چې دا کار یې کړی دی، نور خو نه دی کړی. دا تاسو پر د خپل دومره لوی خیانتونو ولی پردا چولې د سترګې مو پر پټ کړی. آیا دا به ډېر لوی جرم چې خلک د الله د کور سره منع کوي، خلک د خپل وطن مجبور کوي، کوپر کوي، د مسجد حرم کې په عبادت باندې خلک نه پرېږدي، بوتان مو یشي دي، الته طواف باندې کوي. پیغمبر علی السلام صحابه چې دغه وطن خلک دي د مسجد حرم اصلي اهل دي، هغه د مسجد تباسي خلق قتلوي، کوپر کوي، د خدای د لارې خلق منع کوي. دا ټول کفریات مو پټ کړی دي. شرک دا یو خبره مو بهانه ګرځولې ده، بار بار ذکر کوي، بار بار ذکر کوي. په دې آیاتو کې الله عزوجل دا د دې کفریات او خیانتونه ښکارا کوي. یسالونک عن شهر الحرام، د څخه سوال کوي عن شهر الحرام، د حرمت د میاشتو په ارتباط، قتال فيه د جنگ په ارتباط په دغه میاشتو کې سوال کوي، پښتنه کوي چې په دغه میاشتو کې جنگ څنګه دی. دا قتال فيه بدل واقع دی د اشهر الحرم څخه، دا بدل الکل دی. قل ورته وایه ای پیغمبر علیه السلام، قتال فيه قتال کول، جنگ کول، قصدن فيه په دغه د حرمت په میاشتو کې کبیر لویه ګناه ده. یعنی دا موږ منو. ګوري اول جواب ورکړي چې دا تسلیم اور سید دا ګناه ده، لیکن د مسلمانانو څخه خدا فعل بالقصد نه دی سوی، بلکې دا د تاریخ د نه معلومېدو په وجه یو سهو او غلطی پیښه شوې ده. دا یې تحقیقي جواب. اوس الزامی جواب ورکړي چې کفارو يهودانو ته خود دې حق نشته چې دا خبره وکړي. دا خو هغه سړی باید وکړي چې غشان په بډه نه وي، تاسو غشان په بډه وهي، تاسو څنګه دا اعتراض کوي؟ الزامی جواب ورکړي چې تاسو د فارغ خو بيخي د دې سوال او اعتراض حق نشته. وصد عن سبيل الله، منع کول د خلقو د الله د لارې څخه، د خدای د لارې څخه خلق منع کول، یعنی خلقو ته تکلیف ور کول. په مکه مکرمه کې دې اندازې ته خلق رسول چې مجبور سي هجرت وکي. وکفر به، د الله سره کفر کول، وکفر او کفر به د الله عزوجل سره د الله توحید نه منل، د بوتانو عبادت کول، والمسجد الحرام او د مسجد حرم نه د خلقو منع کول، او هلته بوتان یشودل، د خدای د عبادت پر ځای د هغوی عبادت کول، پراغوره څرخېدل. و اخراج اهله، او استل د اهل د دې حرم منه د دې حرم څخه، کوم څوک چې یقیني د دې حرم اهل و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان و، د اهل استل د دې حرم منه د دې حرم څخه اکبر، دا ډیر لوی جرم دی عند الله د الله پنيز تر قتل.
تر قتل دا ډیر لوی جرم دی، دا ډیر لوی جرم دی تر قتل. یعنی دغه حرکات خو په شهر الحرام کې تر قتال عظیم جرم دی. که یو سړی د حرمت په میاشت کې قتال وکړي تر هغه دا ډیر لوی جرم دی. او ځکه دا په دې وجه ډیر لوی جرم دی چې دا په دین کې فتنه خپرول دی. والفتنه اکبر من القتل، او فتنه خپرول دا ډیر لوی ده من القتل تر دې خاص قتل الف لام پر داخل دی هغه ماحود قتل شي. تر دې خاص قتل چې د مسلمانانو سره یو سړی قتل سو دغه فتنه خو تر دې په درجو لوی جرم دی او ډیر لوی ګناه ده. نو اوس په دې خاطر باندې چې که یو سړی راولاړ سي دا کار وکړي پر هغه باندې مو محشر جوړ کړی دی، ناری ور باندې وهي، لیکن خپل دا دومره ډیر کار لوی کارونه کوي. په دې آیاتو کې الله عزوجل د دوی دغه خباثت او د دوی دغه بد عمل دا وغندي. مطلب دا چې ځکه د دې قتل څخه چې د مسلمانانو وکي سید یو ضرر برسېدلی، لیکن دا ضرر خو لږ دی. یو سړی قتل سو دین ته یا نور انسانانو ته په دې کې تاوان نه دی رسېدلی. او کدا سړی قتل سوی هم وي اول خو قصدن نه دی قتل سوی، بیا که قصدن قتل سوی وي نو خو هغه قاتل به ګناهګار وي بالفرض، لیکن ستاسو دغه حرکتونه خو دین ته تاوان رسي. تاسو د الله د دین ترقی نه پرېږدئ چې مخ ته ولاړس. نو په دې خاطر باندې تاسو څنګه دا اعتراض کوئ؟ دا الزامي جواب دی. نو الله عزوجل د کافرانو خباثت او د دوی د شرارت په ډېر بهترین انداز او په بلیغ انداز رد. نو د 1400 کاله څخه مخکې قرآني آیات د نن ورځې پر کافرانو هم داسې پیټ دي. که په غلطۍ د مسلمانانو څخه په کومه علاقه کې یو عام مسلمان په شهادت ورسېدي، د نړۍ ټول کافران او رادیوګانې یو پروپاګاندا شروع کړي، اخبارو کې، ټلویزیونانو کې، رادیوګانو کې چې د دوی په لاس کې کوم وسایل دي دا را مابین ته کې هپلانې کارې وکړي، هپلانې کارې وکړي. که په مسجد کې کومه خطرناکه مسله پیښ شول ټوله نړۍ د دې په بدی باندې اخته وي، لیکن کدی د خدای کلام په خپل کلیسا کې سوځي دا به څه نه وایي. که په فلسطین کې د مسلمانانو بچان روزانه په زرهاو په شهادت رسول پر دې بیا د رادیوګانی خاموشي دي. که د مسلمانانو پر مساجدو باندې چاپې وهل کېدل، علما او طلاب د مساجدو په بې عزتي استل کېدل دی باندې بیا خاموش دي. که مساجد بمبارېدل دا بیا خاموش دي. که په محبسونو کې مسلمانان اچول کېدل، په زرهاو په لکهاو انسانان بندیان و په دغه جرم باندې چې هغوی دا وایي چې الله زموږ رب دی پر دې بیا خاموش دي. که د مسلمانانو ښځې بې عزته کېدلې پر دې بیا خاموش دي. که په عامو انسانانو باندې اقتصادي بندیزونه لګېدل پر دې بیا خاموش دي. دغه ټول کفریات چې دوی کوي پر دې ټولو خاموش دي. لیکن که د مسلمان معمولی غلطي وسوه بیا به د دې مسلمان نوم سره نیڅی وي. یواری خدا ډول د يهودو نصارا او هغه دی د سید عالم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ټکاوه چې د یو سړي پر قتل یې اسمان مزکی ترا وستلی. بیا د مکه مشرکانو هم پرخص شروع سره وکړل، د دشمنانو سره ورزول. نو دغه د نړۍ يهود او کافران نن هغه سي ډولونه ټکې د مسلمانانو خلاف. که یو څوک د کافرانو غلام او د يهودانو غلام او يهودانو ته په دوستانو ویل هغه بیا بد کار نه دی. که یو سړی فقط یو ملک تماز مهاجر سو هغه به د هغه غلام بلل بیا هغه په خبري کول دا خو عام معمول ګرځیدلی. تر داسې اندازې پوری چې د کافرانو غلامی په قران او حدیث باندې ځینې بی دینان ثابتي دام بس سره په دې ډول کې ویلې دي دام په دې شل کې وسره لغړي. نو دا قران د الله عزوجل کلام تر قیامت پورې د تمام انسانیت ټول رازونه ښکارا کوي. کله سړی د الله د کلام سره تعلق وي دا خبري بخپل ورته معلومیږي، هیڅ مشکل بني. عزیز التفاسیر کې د مولانا سلطان عزیز صاحب د روسانو د وخت حالات را نقل کړي چې خلقیانو پر چمیانو به همیشه دا خبري کوله چې کله و د مسلمانانو یو توغندي د مجاهدینو په یو شار کې په خدای کې پر یو کور ولګیدل او التبه یو مسلمان په شهادت پکښ ورسېدی. نو دوی به فرادیوګانو اخبارو کې دا خبره عامه کړي و چې مسلمانان په قران عمل نه کوي. د کوچنی وجل منع دي دی عادي وجني.
خدای بخپل په زرهاو انسانان په محبس کې بلا تحقیق په شهادت رسوله. خلک به د شپې د کورونو څخه استل د هغو شذي او اولادونه به ور باندې جړول، پر کورو به چاپی ور وهاله، مساجد نړول، پر کورونه بمباری کوله، سړکانه بندول، لارې بندول، دا به ګر خاموش وپ او دا به د ځان لپاره کمال بلی. نو دا د کفارو مزاج دی او د کفارو طبيعت داسې دی چې دی به دا کار کوي. نو الله عزوجل دلته څومره بهترین جواب ورکړي. ول ورته وایي پیغمبر علی السلام قتال عمدن قتال فيه دا د حرمت په میاشتو کې کبیر لوی ګناه ده سیدی. د مسلمانانو څخه دا کار سوی دی، خدا د هغوی قصد نه بلکې په غلطي او سهو باندې تحقیق سوی دی. لیکن تاسو دا اعتراض څنګه کوي؟ دا اعتراض خو به هغه چا کولای چې خپل غلطي نه کولای. لیکن وصدن عن سبیل الله، خلق منع کول د خدای د لارې څخه، وکفر به د الله عزوجل د ذات نه انکار کول، والمسجد الحرام او خلق د مسجد حرام نه منع کول، و اخراج استل اهله د وسیدونکو د دې مسجد حرام منه د دې مسجد حرام څخه اکبر دا خو ډیر لوی ګناه ده عند الله د الله په نزد باندې، ځکه دا فتنه ایجادي، والفتنه اکبر من القتل او فتنه په درجه ها درجو ډیر لوی ګناه ده من القتل در دغه سی خاص قتل چاغم په صحوه وسی. ولا يزالون يقاتلونكم، الله عز وجل فرمای اے مومنانو دوامدار به دوی ستاسو سره مقاتله او جګړه کوي، حتا يردوکم تر داسې اندازې چې تاسو واړوي عن دینکم تاسو د دین ان استطاعوا، کده دوی په طاقت پراوه، کده دوی په طاقت پراوه تر هغه وخت به ستاسو سره مقاتله چې تاسو د دین واړی. یو بنو داوی چې د دوی د وسبه ووزي، نور به په وسنی پورا کني پرېږدي به مونږ، تر هغه وخت به دوی ستاسو سره د مقاتله او جګړه کوي. یو مسله دار او تل چې په دغه د حرمت په میاشتو کې اوس جهاد څنګه دی، دا جائز دی که ناجائز دی؟ په دې ارتباط باندې مفسرینو تفسیری خبره راخسته ده. د جساس رحمت الله علیه په احکام القرآن کې خراشه تفصیلی بحث باندې کړي. ځینې علما دا وایي چې په هغو کې عطا ابن ابي رباح رحمه الله دی، دا د مشهور لوی تابعینو څخه دی. هغه وایي د حرمت د میاشتو حرمت اوسم پاتې تر قیامت پورې به دا پاتې، او د دې لپاره دی دلیل ګرځي د سورۃ توبه دغه آیات چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خطبه کې وایا. غالبا دا سورۃ توبه آیات نمبر 14 دی، آیات نمبر 14. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ان عدة الشهور یقینا تعداد د میاشتو د الله په نزد باندې 12 شهرا 12 میاشتې دي په کتاب الله د الله تعالی په کتاب کې. یوم خلق السماوات والارض، هغه وختم د 12 میاشتې الله په لوح محفوظ کې لیکلي وي چې اسمانونه هم ځکه پیدا کړ. منها دغه 12 میاشتو څخه 4 حرم، سلور د حرمت میاشتې دي. سلور د حرمت میاشتې 3 متوالیات دي پر لپسې دي چې هغه ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، او یو دیني جلاده چې رجب مضر ورته وایي رجب. ذالک الدین القیم، دا درست برابر دین دی، یعنی نسخ نه قبلی. فلا تظلموا فیهن، نو تاسو په دې کې ظلم مکوئ انفسکم پر خپل ځانو باندې. پر دې ځای ګوري هغه وقف لیکلی. دغه عطا ابن ابي رباح رحمه الله وای دغه وقف دلته نستوي. هغه وای چې وقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، تاسو د کافرانو سره مقاتله کوي، د ټولو سره جنگیږي، د کاوی چې تاسو ټوله وجنی، تاسو دغه سدي ټوله وجنی. وای دغه آیات دغه سره ګډ دی. مطلب دا چې د دغه څلورو میاشتو تماسه وا په نور وختو کې چې څنګه دوی تاسو سره جنگ کوي، تاسو هم داسې جنگ سره کوي. البته په دغه میاشتو کې جنگ کول تاسو د پاره حرام دی. کدی در باندې حمله وکړه بیا خو اجازه ته لکه مخ کې چې مغایاتونه تیر شو. کدی در باندې حمله ونه کړ بیا جواز نشته. د عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه د قول دی. هغه وای دغه آیات د نبی علیه صلوات و سلام په آخري عمر کې نازل شوی، چنانچه د حجۃ الوداع په موقع باندې چې پیغمبر علیه السلام آخري حج کاوه، او د دې څورسته سید رسول صلی الله علیه وسلم اتیا ورځې ژوندۍ پاتې شوی. آخري آیاتو کې وای دغه آیات نو دا منسوخه کېدل نه سی، وای دا خو آخر نازل شوی دی، نو دا حکم منسوخ نه دی.
د عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه دا رائے ده چې اوس هم دغه میاشتو حرمت پات دي په دغه میاشتو کې اوس هم مجاهدینو د پاره وای روانه ده چې دی اقدام وکړي. البته که کافرانو اقدام وکړي د دفاع د پاره بیا مجاهدینو ته یعنی مسلمانانو ته د دې اجازه شته چې مقاتله وکړي. لیکن د عام جمهور علماو چې په دې کې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شمول لوی مشران علما لکه امام مالک او امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم او ډیر فقها او صحابه تابعین دا راځي هغه وایي چې دغه میاشتو حکم وس منسوخ یعنی اوس د حرمت په میاشتو کې په دغه څلورو میاشتو کې د دې اجازه شته چې د کافرانو سره مقاتله وشي او مسلمانان پر کافرانو حمله وکړي. اوس د دې میاشتو حرمت نشته. د دې لپاره خو یو دلیل داغه آیات دی چې دا اوس موږ وایي دغه وقف دا نور علما او دلته وقف کوي. هغه وایي فلا تظلموا فيهن انفسکم دغه آیات راواړوي. دغه بزرگان علما وایي چې دلته دغه وقف ولاړ دی یعنی فلا تظلموا فيهن انفسکم دا خبره وس خلاصه ده. وس عمومي امر دادی چې وقاتل المشرکین کافه تاسو د ټول مشرکانو سره مقاتله وکي کما یقاتلونکم کافه لکه دوی چې تاسو سره مقاتله کوي ټول نه پریږدي هیڅ تاسو هم دوی م پریږدي یعنی دا حکم عام دی. یو دلیل دا ور باندې وای. بل دلیل تاسو راواړوي په داغه صورت کې 5 آیات تراسي داغه د سورته توبه 5 آیات داغه سورته توبه 5 آیات دی. الله تعالی فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم کله چې د حرمت میاشت تیر شوه نو تاسو مشرکان قتلوي حيث وجدتموهم چیرې چې تاسو دوی پیدا کړي. او بیا فرمایي وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه دا غزا پر راځي. پدې کې وایي چې کله د حرمت میاشت تیر شوه یعنی دا چې د حرمت په میاشتو کې مستاسو د پاره د جنگ اجازه شته چې دا میاشت تیر شوه داغه څورستم د دې اجازه بیا شته او دا روا دي. بل ځای هم دا سوره توبه فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم دغه آیات دي. په دې آیات باندې دوی دلیل وایي چې د حيث په معنا باندې د زمان دی یعنی تاسو مشرکان قتل کوي په هر زمانه کې چې تاسو دوی پیدا کړي. نو د دې څخه هم دا معلومه سوله چې دغه آیاتونه دغه مخکنی آیات دغه حکم د لپاره منسوخ ګرځیدلي. او دوم دلیل دی دا وایي چې پیغمبر علی السلام په خپل عمل باندې دا ثابت کړی دی چې اوس دغه آیاتو حکم منسوخ دی. هغه دا چې پیغمبر علی السلام د حرمت په میاشتو کې د طائف محاصره وکړه او طائف محاصره کړي. خدا عادي د اقدامي جهاد اوس پیغمبر علی السلام خپل کړی او پیغمبر علی السلام د اوتاس جنگ ته حضرت عامر اشعری رضی الله عنه د حرمت په میاشتو کې واستاوه. نو د نبی علیه السلام د عمل څخه او د قران کریم د دغه آیاتو څخه دا معلومی دي چې دغه حکم د حرمت په میاشتو چې په خوا پکې مسلمانانو ته جنگ کولو اجازه نو اوس دا حکم منسوخ دی او په دغه آیاتو او د پیغمبر علی السلام په عمل منسوخ ګرځیدلی. نو دغه آیاتونه ناسخ سول او دغه مخکنی آیات دغه حکم منسوخ سو البته تلاوت یې پات. جساس رحمه الله ورستلی کې هاذا قول فقهاء الامصار دا د ټول شارونو د فقهاو قول دی یعنی اوس دا حکم منسوخ. او صاحب د تفسیر مظهری بیا قاضی ثنا الله فانی پتی رحمه الله وای چې د قران کریم دغه آیات څخه دا معلومی دي چې دا آیات منسوخ کېدای نشي ځکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخري عمر کې راغلی. او روح المعانی علامه علوسی رحمت الله علیهم د دواړو طایفو د دلایل ورسته وای چې سړی په دقیق نظر باندې وګوري نو دا هغه اولی طایفه دلایل هم کمزوري دلایل نه دي. نو تطبیق د دواړو وای دا کیږي چې اوس دي هم مسلمانان کوشش دا وکړي چې په دغه میاشتو کې دی په جنگ شروع دی نه کوي بلکې کافرانو شروع وکړل دی ور باندې وکړي. لیکن دا په هغه صورت کې چې د مسلمانانو دفاعي حالت نه اوس کو په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو دفاعي حالت دی. اوس کو کافرانو حمله کړې ده. اوس که مسلمانان په هر میاشت کې پر دوی حمله کوي پروا نه لري. اوس کو د دفاع حالت دی یعنی دا په هغه صورت کې چې مسلمانانو پر کافرانو حمله کولای د دوی ملکو ته مسلمانانو ورتللای
نو په هغه صورت کې نو بیا قانون وایدا او شداوه چې د مسلمانانو په دغه میاشتو کې حمله نه قرباني کول که هغه کړي وای نو دی قرباني کړي اوس خو د دفاع حالت دی اوس خو په حالت کې د دې جواز تا نو دغه حکم دی او دغه آخري فیصله ده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا کده دوی طاقت ورسېدي په وسه پراو ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ومن يرتد منكم عن دينه کوم څوک چې مرتد سی منکم تاسو څخه عن دینه د خپل دین اسلام څخه فیموت او مرشي پر داغه کفر باندې او هو کافرون په داسې حال کې چې کافر وي اولئک حبطت اعمالهم نو دغه خلق حبطت اعمالهم اعمال برباد سول فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون واولئک دغه خلق اصحاب النار د اور خاوندان دي هم فيها خالدون دوی په دې کې دوامدار اوسېږي په دې آیاتو کې به الله تعالی د ارتداد یعنی څوک چې مرتد سي العیاذ بالله د دې حکم بیانې او ربطم د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره دادي چې په مخ کې آیاتو کې الله تعالی د اصلي کافر یادونه وکړه وس بیا هغه کس دی چې دوم ځل کافر کیږي داغه یادونه کوي داغه احکامات بیانې ومن يرتد منکم عن دینه څوک چې مرتد سي تاسو څخه عن دینه د خپل دین اسلام څخه مرتد سي العیاذ بالله واوړي او بیا پر داغه باندې پسې مړ شي مرتد هغه کس ته وایي چې د الله تعالی د دین څخه د اسلام د دین انکار وکړي او یاد الله تعالی د دین د شعائر استهزاء او سپکاوی وکي او پر داغه خبره بیا صفات سي ایمان را نوري دته مرتد وای دغه مرتد د فار حکم دادی الله تعالی وای د دې د دنیا او د آخرت ټول اعمال برباد شول په دنیا کې د اعمالو د بربادي احکام دادي چې د نکاح د کوم شذ سره او د مسلمانې شذ سره نکاح یو لاړه باطل شو او حضرت علامه عبد الله دیوبندی نور الله مرقده یو مسله بیانوله ولې او شذا هغه خپل د خاون څخه ډیر په تکلیف و نو یو بی علم مولوی ته ورغلی و دا بی علم مې وسره زیاته ذکر کړل چې مسله ډیر د جاهل ورته ویلې او مولوی مې ذکر ورته ویل چې خلک خو نو مولوی صاحب بولی نو دا بی علم مولوی ته ورغلی و چې د خاون د څخه ډیر په تکلیف یم تماته داسې یو طریقه ورشه چې دا خاوین طلاق راکې یا د خاوین څخه ولاړ سم په طلاق د فلاس کې ولې مولا ورته ویلي و چې العیاذ بالله کافر سره بار به د نکاح وش کیږي ختمه بشي نو مولانا صاحب ویل ولدی خو په دغه کلمه کافر سو ځکه د کوپر مشوره یې ورکړه هغه خو لا دروسه کوپر نه دی اختیار کړي خدای د کار خراب سو دی په کافر سو دا رضا بالکفر ده نو اول دا چې نکاح په دی باندې ختمي نکاح لمنځي او دوم د میراث څخه محروم کیږي که مثلا د په قریبانو کې یو کوم مسلمان وفات سو او د دې په میراث کې حق وو یا ورور یا پلار یا زوی یا کوروالا یا بل څوک د میراث حق نه لري حرمان د ارث هم راځي او دریم په حالت د اسلام کې چې کوم عبادت کړي ولکل منذ روزه دا ټوله کل عدم او بے فائدې ګرځي د آخرت په اعتبار او د دنیا په اعتبار ورته هیڅ ګټه نه لري نو د جنازې منځ نه کیږي د مسلمانانو په قبرستان کې بنه شخیږي دا د دنیا د اعمالو بربادي ده الله دې موساتي په آخرت کې د اعمالو بربادي ده چې د عبادت او ثواب بیانې د عبد الاباد د فاره په جهنم کې وی العیاذ بالله دا قسم هغه چې د اسلام واوړي نو یې په دنیا او آخرت دواړو کې دغه تاوان وسکداغه کس دوباره مسلمان سو اسلام یې راوړي نو په دې ارتباط باندې بیا اختلاف دی چې دغه مخکنی اعمال چې د کړي و دا دوباره راګرځي او کنه راګرځي زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دادی چې دغه سړی کړي اعمال نه راګرځي یعنی دا که مخ کې حج کړي او طاقت یې درلود دی حج دوباره ور باندې فرض دی کوي بیا مخکنی حج لاړی برباد او د دغه نکاح د فار نه وی نکاح به کوي تجدید د نکاح ضروری دی
او هغه مخکنی نکاح ولاړه هغه پر ځای نه صفاته کېده او داسې چې کوم عبادت د کړي دي منځونه دي روزي دي دا ټوله برباد سول ثواب ولاړی نو د هغه ثواب نشته. د امام شافعي رحمت الله علیه رائے دا ده کې بیرته ایمان راوړي دا کارونه بیرته ورته راګرځي خدای کې اختلاف دي. بل مسله دا ده چې د مرتد حکم چي دي. د مرتد حکم دا دی چې په اسلامي ملکی کم سړی العیاذ بالله د اسلام واوښتي نو دا کس سزا دا ده چې 3 ورځې به دته وخت ورکول کیږي او په 3 ورځې کې به د هغه شبهات چې پر اسلام باندې دته ورپیښ شي او یا اعتراضات ورته پیښ وي نو هغه به د شبهات ورلری کیږي. کله دا 3 ورځې کې د خپل شبهات ختم کړه کني په قتل برسیږي قتل کیږي. که شذ مرتد سولن او دایمن به دا په محبس کې وي او دا به زندان کې وي در مرګ در ساعت یاد دا چې توبه کوي او یا په دې زندان کې مري. کچيري دا کس چې دا مرتد سو بل مسله دا ده چې د او د هغه کافر حالت چې اسلام راوړي د کفر څخه مسلمان سي یعنی اصلي کافر وي دای خو اصلي کافر نو د هغه اصلي کافر حالت وای دغه کافر شد چې د اسلام واو ولی وای اصلي کافر کا په ژوند کې د کفر په حالت کې نیک کارونه کړی و صالحه اعمال کړی و دغه صالحه اعمال وای دا معلق وي بند فاتوي چې د ایمان راوي الله تعالی یې د ایماندارو په عمل نامه کې ورولي کی او پر ټولو باندې ثواب ورته جاری کی. او بل دا کداغه کافر چې اصلي کافر دی د مسلمانانو په ملک اوسېدی جزیه یې قبول کړه نو بیا اسلامی حکومت باندې دا ضروری ده چې د مال د عزت حفاظت وکړي. لیکن دا مرتد ته د اجازه نشته مرتد ته د اجازه نشته بس دا به د 3 ورځې وخت لري یا به بیرته اسلام ته راګرځي یا به قتل کیږي. اوس که سړی دا وایي چې دا ولی کیږي وجه دا ده چې دا د اسلام بغاوت دی. په هر ملک په هر قوم کې په هر قانون کې دا نظام پروت دی دا اصل دی چې کله هغه قانون نه څوک بغاوت کوي د حکومت قانون یې دا وی چې دا باید قتل شي. دا د دنیا د خلکو قانون هم دی نو د مسلمانانو قانون د الله دین دی د دین چې څوک بغاوت وکړي دا به قتل کیږي. اصلي کافر خدا اول سره دا قانون نه دی منلی نو دا هغه انکار خو بغاوت نه بلل کیږي. نو گواکې د اصلي کافر حالت در مرتد شدی الله عزوجل دی محفاظت وکړي. ومن يرتد منكم عن دينه کڅوک مرتد سو منکم استاسو څخه عن دینه د خپل دین څخه فیموت او بیا مړ سو وهو کافر فداس حال کې چې کافرون فاولئک حبطت اعمالهم نو دا خلق چې دي حبطت اعمالهم اعمال ضایع او برباد سول په دنیا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون اولئک دغه خلق اصحاب النار د اور خاوندان دي هم فيها خالدون دوی په دغه اور کې وي خالدون دوامدار به په دین کې اوسېږي. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ان الذين يقينا اغكسان آمنوا چاغوی ایمان راوړی وی والذین هاجروا وجاهدوا اغکسان چې هجرت کړی وی وجاهدوا او جهاد کړی وی فی سبیل الله د الله عز وجل فلارکی اولئک یرجون رحمت الله دغه خلق د الله د رحمت امید لري والله علی عز وجل غفور بخشون کی دی پره رحیم مهربان دی کاملا. په دې آیاتونو کې د هغه مسلمانانو چې په دې جهاد کې شرکت کړي او د دې اشهر الحرم په میاشت کې یکمه واقعه پیښ کړي د هغوی د یوې اشتباه د لري کولو د لپاره الله عزوجل په دې آیاتونو کې دا غوي تسلی کوي او تر قیامت پورې د تمام مؤمنانو د لپاره دا قانون او دا اصل یې دی چې کوم چا ایمان راوړی وي او د خدای په لار کې جهاد کړي مهاجر وی هجرت کړي دا خلق د الله د رحمت مستحق دي. یعنی علی سبیل منع خلوه چې خلوه منع نه ده یوازې پر ایمان باندې الله رحمت ور باندې کوي یوازې پر جهاد هم الله رحمت ور باندې کوي یوازې پر هجرت هم الله رحمت ور باندې کوي. خو کدرې سره یو ځای شي نو دا خو بیا نور علی نور دی
دا خو بیا بیخي د الله د رحمت مستحق ګرځي. نو د مسلمانانو مجاهدینو ته چې کله مدینه منوره کې دا خبره راورسېده په دې باندې دوی ډېر پریشان وو، خصوصا عبد الله ابن جحش رضی الله عنه. بیا چې کله هغه مخکنی آیاتونه نازل سول نو په دې د دوی اطمینان وسو چې ځا الله تعالی په دې باندې موږ نه نیولې چې تاسو دا کار ولې وکړي، بلکې کافرانو دا عمل رد کړي او دا یې په داسې الفاظو باندې رد کړي چې ډېر بلیغ او فصیح کلماتو. لیکن په دې دوی پریشان و چې ثواب خو بنو نه. الله عزوجل په دې آیاتونو کې د دې د ثواب یا اطمینان هم ورکړي چې نه پر دې تاسو ته ثواب هم الله درکړي، ځکه تاسو خو د خدای په خاطر باندې دا کار کاوه. دا چې په دې کې غلطي پیښ شول هغه هم د الله تعالی د طرفه و، نو تاسو په دې باندې پریشان کېږئ ما. نو په دې خو مسلمانان مطمئن شو چې په شهر حرام کې د قتال په وجه ګناه نشته، لیکن ثواب الله ورته فرمایي ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، یقینا هغه کسان امنو چې هغوی ایمان راوړي وي، والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت یې کړی وي، وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد یې کړی وي د الله عزوجل په لاره کې، اولئک یرجون رحمت الله، اولئک دغه خلک یرجون امید لري رحمت الله د الله د رحمت، والله غفور رحیم، والله الله عز وجل غفور الرحیم، پورا بخشونکی او پورا مهربان دین و غلطی معافی. او د ایمان جهاد او هجرت په برکت پر تاسو باندې خپل رحم کوي. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. یسألونک دویستا څخه سوال کوي عن الخمر د شراب په باره کې، والمیسر او د خمار په باره کې. قل ورته ووایئ پیغمبر علیه السلام فیهما اسم په دې دواړو کې ګناه ده، کبیر لویه، ومنافع او یو څه ګټې دي للناس د پاره د خلکو، و اسمهما خو ګناه د دې دواړو اکبر ډیره لویه ده، من نفعهما د دې دواړو تر نفع. دا پنځلسم حکم د ابواب البر څه دی او پنځم سوال دی چې په سورته بقره کې سوی چې دا صحابه کرام ستاسو د شراب او د خمار په ارتباط باندې پوښتنه کوي. نو ته ورته وایې چې په دې دواړو کې یعنی د دې شراب او د دې خمار په استعمال کې ډیره لویه ګناه ده، ومنافع للناس او د خلکو د پاره یو څه منافع هم دي. دا نکره چې راوړل سوی دي، دا منافع چې نکره ذکر سوی دي اشاره و دې ته ده چې دا منافع لږ دي. و اسمهما اکبر من نفعهما خو ګناه د دې دواړو اکبر ډیره لویه ده، من نفعهما د دې دواړو تر نفع، ګناه تر نفع زیاته ده. په دې کې صحابه کرامو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه د شراب او د خمار په ارتباط پوښتنه کړې. شراب دا یا د خرما څخه او یا د انګورو څخه جوړیږي، چې کله انګور او خرما دا په دې کې واچول شي او وی شول شي لرداسې اندازي چې د غزګ یې ختم شي او خالی یوازې شراب وګرځيږي، نو دغه ته شراب وایي. د دې حکم دادی چې یو قطره او ډیر ټوله حرام دي، او شریعت کې امر دادی ک سړی د شرابو د چشلو په حال کې ولیدل سو د نشه آثار ور باندې، نو دا بیا د شرابو حد لري چې حد مسکر ورتوای چې څوک په کوم شی باندې نشه سوی هغه بیا په حد کې. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه په باره کې دا فرمایي چې الله عزوجل به د قیامت په ورځ باندې پر دغه کس باندې رحم نکي او نه به ورته د رحمت په نظر باندې ګوري. او پر لسو کسانو باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلي دي چې د شرابو کاروبار کوي، خرڅي، رانیسي، خوري، ګټه حاصلي. دا د شرابو حرمت دي او په قران ثابت حرمت دي چې دا قطعي حرام دي، کچا حلال وګڼل کافر ګڼل کیږي. په دې ارتباط باندې په تفاسیرو کې خراشه تفصیل او ډېر مفید بحث را نقل شوی. هغه د دې چې په اسلام کې ځینې احکامات په تدریج باندې الله عزوجل پر دې خپل بندگانو باندې فرض کړي. په دې کې حکمت دا وی چې الله عزوجل پر دې خپل بندگانو باندې انتهایی کریم او رحیم ذات، نو یو دمه پر دې امت باندې د نبی کریم علیه السلام احکامات نه فرض کول. دا د دې لپاره چې د دوی مزاج د حکم سره یواري امخته کی او بیا پر دوی باندې امر وکړي.
نو الله عز وجل فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل یو نفس نه مکلف کوي مگر هغه وخت چې د په وس پورای د په طاقت باندې. نو ترتیب یې داسې و چې په ابتدا د اسلام کې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې دا شراب خوړل د دې خوراک د حلال، یعنی دا د اسلام د خوا څخه حرام نه وګرځیدل، دا چشل کېدله. خو الله عز وجل په ځینو انسانانو کې د عقلي قوت او روحاني قوت غالب کړي. یو شی چې به آینده حرامې دی الله عز وجل به په دوی کې د اول سره دا مزاج یشي و چې دا کار به نه کاوه. چنانچه د جعفر طیار رضی الله عنه په باره کې راځي چې جبرائیل امین علیه السلام پیغمبر علیه السلام تراغلی او دا ویل چې الله عز وجل د جعفر رضی الله عنه سره د څلورو صفاتو په وجه محبت کی. نو بیا پیغمبر علیه السلام حضرت جعفر رضی الله عنه راوغشتي. دا د حضرت علی رضی الله عنه مشر ورورو ډیر عظیم مجاهد دی، د موته په غزا کې په شهادت رسیدلی. نو دا جعفر رضی الله عنه ته ویل چې پتا کې کوم څلور صفات دي چې الله سبحانه و تعالی محبت دې سره کوي. نو د ورته ویل ما خو د دې صفاتو اظهار هیڅ چاته نه دی کړی او دا می اراده مو چې چاته به نه کوم. خدا چې د کائنات رب تور باندې خبر کړي نو درته وایم. اول صفت په ما کې دا دی چې ما ته دا معلومه سول چې شراب عقل زایل کوي. نو ما د کوچنیوالي څخه دا فیصله کړې و چې دا به نه چښم. نو په ټوله زندگی کې مې پر خوله باندې د شراب یو شی هم نه دی. دوم دا چې ما ته پر خپل کوروالا او پر خپل لونو باندې انتهایی زیات غیرت دریږي. نو په ټول ژوند کې مې د زنا هیڅ هڅه نه ده کړې او نه مې دا کار کړی. دریم دا چې ما ته دا عقل ویلی و چې دا بوتان دا سړی ته نه نفع رسي نه ضرر، نو مې په ژوند کې د بوتانو عبادت نه دی کړی. او څلورم دا چې ما ته دا معلومه و چې درواغ د ذلیل او دني انسان کار دی، یعنی د یو غیرتمن انسان کار نه دی چې درواغ وایي. نو ما په ټول ژوند کې درواغ نه دی وی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خپل صفات دا بیان. نو دې صحابي کې الله تعالی د اول سره دا مزاج یې شي. په ابو بکر رضی الله عنه کې دا مزاج په ټول ژوند دی، نه شراب چښلي دي، نه زنا کړی ده، نه په ټوله زندگی کې د بت عبادت کړی دي. د ابو بکر رضی الله عنه دا طبيعت او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خدا الله تعالی فطرت ګرځولي. په ځینو کسانو کې دا طبيعت د الله عزوجل د طرفه یشودل سوی، خو کچا دا کار کاوه هم منع نه و ځکه چې دوی ته احکام نه وراغلي، دوی مکلف نه و. دا منعوالی خو چې راشي باره بیا بد یاغه کار سړی وکړي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته راغلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د صحابه کرامو حالات معلومې دي. په مدینه منوره کې د شراب خورا لوی کاروبار او دا د خلکو تر ټولو بهتر تجارت او په ملمستیاو کې تر ټولو بهترین شی دغه شراب چې خوړل کېدل به چښل کېدل به دا به د فخر او د عزت شی هم بلل کېدی. نو حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت معاذ ابن جبل او یو څو نور انصاری صحابه رضی الله عنهم دا راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې اې دا الله پیغمبر دا شراب دا داسي عقل لمنځه وړي او داسي بے فائدې شان دي، نو چې دغه پاتسي وای ډیر بشوي. صحابه کرامو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د دې شی مشوره ورکړه. دا د دې څو صحابه مشوره وا، عمر رضی الله عنه، معاذ ابن جبل او څو نور صحابه چې دا کار بنسوي وای شبه وای. نو الله عزوجل دغه آیاتونه را نازل کړه چې يسالونک عن الخمر والميسر. دوی څخه د شراب او د میسر په باره کې سوال کوي. نو تور تو وای چې په دې دواړو کې ګناه لوی ده تر منافع. دا آیاتو کې فقط مسلمانانو ته دا خبره وسول چې په شراب او قمار کې خو به یو څه منافع وي، لیکن ګناه یې ډیره خطرناک ده، ضررونه یې ډیر زیات. بس دومره وویل سول. نور سیده مومنانو ته امر ونسو چې دا شراب حرام دی. نو کله چې رسما امر را نغلی خو مسلمانان یې دومره پوه کړل چې په دې شي کې تاوان دی. نو ځینې صحابه کرام لکه د پیغمبر علیه السلام ته مشوره ورکړې وه، هغوی خو د اول سره له دا کار نه خوښ، هغوی ښه ځانونه جین را منع کړ، دا کار یې پرېښود.
لیکن ځینې نورو صحابه وویل چې رسمي امر خو نه دی راغلی، نو کدا موږ استعمالوو تاوان خو پکښې کې دی، خو بیا به داسې ډېر نه استعمالوو یا پروا نه لري. نو دا د شرابو څښل دا جاری وساتل ځینې صحابه کرام. الله تعالی دا حکم د شرابو چونکې دا د دې عادت ګرځېدلی، یو دم منع کول ای مزاج نه تسلیمول، په تدریج دا کار ور باندې کښېښود. نو څه وخت تېرېدی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په مدینه منوره کې صحابه کرامو ته ډوډۍ کړې. په دې ډوډۍ کې شراب هم پراتی دي. شراب وڅښل سول. چې شراب وڅښل سول نو صحابه کرامو یو صحابي د ماښام د لمانځه پر وخت باندې لمانځه ته مخکې کوي. هغه د نشې په حالت کې قل یا ایها الکافرون اوایا. دا آیات د قل یا ایها الکافرون یو آیات غلط کی، یعنی چې دا راځي چې ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، دا غلط وای چې وانا عابد ما عبدتم، زه د هغه عبادت کوم چې تاسو کوي. العیاذ بالله. دا آیات چې غلط ویل سو، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته دغه آیاتونه را نازل سول. سورۃ النساء راواړوي آیات نمبر 43. سورۃ النساء آیات نمبر 43 پنځمه سپاره ده. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے د ایمان خاوندانو لمانځه ته مور نږدې کېږئ په داسې حال کې چې نشه یاست. حتی تعلموا تر څو چې تاسو پوهیږئ چې ما تقولون تاسو څه وایاست. یعنی د نشې په حال کې لمونځ مه کوئ. دا امر چې رالی نو مطلب دا چې د نشې په حالت کې بل لمونځ نه کوئ. ځینې نور صحابه کرام بیا پوسوله چې دا دی د لمانځه په وخت کې چې د دې کاره منع سول، نو د دې کار په عامو حالاتو کې خیر نشته. ځینې نور صحابه کرام هم ځینې شاته سو، خو چونکې بیا هم رسمي امر او رسمي حکم نو راغلی، ځینې کسان په دې اخته وه. څه زمانه تېره سوله نو عتبان ابن مالک رضی الله عنه صحابه کرامو ته ډوډۍ کړې. په دې دعوت کې بیا دا شراب دي، نو دا وڅښل سول. چې دا وڅښل سوله سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې ډېر یو عظیم صحابي دی، دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په دې کې شعر شروع کړي. د دې شرابو د څښلو وروسته یو شعر وای، یو قصیده ده. په دې قصیده کې د انصارو حج وکیږي، د هغوی عیوب بیانېږي او د دې خپل قوم او د ځان مدح پکې بیانېږي. دا شعر وای. نو کله چې په دې کې د دې انصارو عیوب بیانېږي، یو انصاري ځوان را ولاړ سو، د اوښ د زامې اډوکې یې راپورته کړي. سعد رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه پر دا سر په اوالي. هغه چې په سر په اوالي نو په سر کې ډېر لوی زخم مور جوړ کړي. دا مجلس خراب سو. دا کیسه پیښ شو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه راغلی پیغمبر علیه السلام ته د دې انصاري ځوان شکایت وکړي. پیغمبر علیه السلام ډېر پریشان شو. نو بیا یې دا دعا وکړل اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. ای الله عزوجل د شراب مبارک یو شافی بیان مشتوک، یعنی یو قطعی فیصله راته واوروه چې دا کار بند شي. نو د دې څخه وروسته د سورۃ مائده 1 نمبر آیات راواړو. د سورۃ مائده 1 نمبر آیات. سورۃ مائده په 15مه سپاره کې راځي. دا آیاتونه نازل شو. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے د ایمان خاوندانو، انما الخمر والمیسر یقینا شراب او خمار والانصاب بوتان والازلام د غشو پال را استل، رجس من عمل الشیطان مرداری ده، من عمل الشیطان د شیطان عمل دی، فاجتنبوه ځانونه جنې وګوري، امر یې ورته وکړي لعلکم تفلحون شاید کامیاب شي. دا دریم آیات شو. څلورم په پسې انما یرید الشیطان، یقینا شیطان اراده لري ان یوقع بینکم العداوه، چې واچي استاسو تر مابین دشمنی، والبغضاء حسد او بغض، بالخمر د شراب په ذریعه، والمیسر د خمار په ذریعه، ويصدکم عن ذکر الله او منعهم کی د الله د ذکر څخه، وعن الصلاه د المانځه څخه، فهل انتم منتهون. نو آیا تاسو ته چې دومره تاوانونه موږ بیان کړه نو تاسو منع کیږئ، یعنی منع کېدونکي یاست. ښکاره خبره ده چې صحابه کرام منع سوه د دې کار. په دې څلورم آیات کې چې دا دریم او څلورم دی، د
دا د سورته مائده آیاتونه چې را نازل سول نو د شراب قطعی حرمت را دا آیاتونه چې نازل سو بس پیغمبر علیه السلام او صحابه را وغوښتي لار صفه مدینه منوره کې اعلان وکړ چې دا هر چا سره شراب وي بس دا آیات ورته وایه هغه دی بس حرام دي خرڅول رانیول خوراک ټول حرام. صحابه کرام د الله د پیغمبر په تربیت یافته و د الله تعالی خاص خلق و نو چې دا د پیغمبر علی السلام د قاصد خبر به واورېدي تر داسې اندازې چې یو ځای مجلس جوړو شراب چشل کېدل حضرت انس رضی الله عنه په مجلس کې ساقي وو دا د شراب لوشه ګرځاو او په دې مجلس کې دا لوی صحابه ناس تو ابو طلحه رضی الله عنه او ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ابی ابن کعب رضی الله عنه او سهیل رضی الله عنه چې دا قاصد راغلی حالت را منګیان سره وښتل هغه مجلس کې چپا کړل را ولاړ سوځ تر داسې اندازې چې یو صحابي تر دا شونډانو پرې بوتل پورته کړی یا بوتل یا ګلاس حالته وغورځاو نور صحابه را ولاړ سول چې په کورو کې جوړ کړی و دا یو څو تر وغورځول په مدینه منوره کې تر څو وخت پورې تقریبا تر یوې میاشتې پورې وای د شرابو بوی یو صحابي چې ډېر غټ کاروباري و د شرابو نو د شام څخه شراب راوړل ډېر زیات شراب راخستی دي قافله یې را بار کړې د مدینې ته را نږدې دي چې امر ورته وسو ټول یې واخستل یو ځای پر یو غره باندې کښې شو د لاندې وغورځول ماتې کړ خپل ټوله سرمایه یې برباد کړه دغه د الله د دین سره محبت نو داسې اندازې چې صحابه کرام هر څه در دې قربان او پیغمبر علی السلام دا امر وکړي چې دا د شرابو په لوشو کې خوراک او شک هم منع دي چې دا څلور لوشي دي چې مزیف دي محتن دي او دا ځینې دي مشکات شریف کې او حدیث کې راځي پر دې شه تفصیلی بحث کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې د حرمت اعلان وکړي صحابه کرام رضی الله عنهم په کامله توګه باندې عمل وکړي وسنو په دې کې خو یو حکمت دا دی معلوم سو چې الله تعالی د صحابه کرامو مزاجونه د دې شی حرمت ته آهسته آهسته جوړ کړه ترڅو دا کار په دې باندې عمل وکړي او کلک یې پرې شو د دې څه دا مسله راووتل چې دا همیشه د پاره کې یو انسان په یو ناروا عمل باندې یا په یو عادت باندې ناروا لانه ورته وایو چې مطلق په یو عادت باندې اخته وي دا عادت یو دم نور باندې پرې شو دل کیږي زموږ د خلکو دا مزاج دی زموږ د خلکو چې موږ په یو چا یو کار پرېږدو یو دم یې پرېږدو نو د هغه نتیجه دا راوځي چې هغه د ګټې پر ځای تاوان وکړي زوی د پلار مقابله شروع کړي کوروالا د خاوند مقابله شروع کړي لور او زویم د پلار او د مور مقابله شروع کړي شاګرد د استاد مقابله شروع کړي دا زموږ په ټولنه کې عموما دا خرابې روانې دي د دې یو بنیادی وجه دا ده چې موږ په خلکو عادت فوراً پرېږدو او فوراً کله په چا عادت پرېښودی نيسي پرېښودلای قاعده دا ده وای فتام العادت اشد من فتام الرضاعه د عادت پرې کېدل وای دا ډیر سخت دي د تیدر پرې کېدلو یعنی یو کوچنی چې د تیڅ پرې کوي دا دومره سخت نه دي لکه څومره چې د عادت څخه سړی پرې کوي نو د عادت څخه سړی په قرار پات کیږي چې یو واری به ورته وای بیا به ورته وای په آهسته نو په خلکو کې بیا هغه مزاج او دینداری راشي نو یو خدای مسله باید زموږ تاسو زدای د اوس څخه د ځان سره فیصله وکړو چې په یو چا به خبره فوراً نه منو چې بس فوراً یې نفس پرېږدي اخر هغه بار د دین منکر کې استاد هم خوابه دي استاد سره تعلق هم نه ساتي دا کار بنه کو یو مسله داراله بل د صحابه کرامو ژوند دامل وګورو چې دا صحابه څومره د الله د دین پابند خلک څومره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قول او د هغه امر او د خدای امر ورته محبوب مال ځان دا دغه سي د الله د حکم په مقابل کې قرباناوه چې فقط مازي امر ورته رالي که مشترالی مشتکو یواري خو به د جواز د فار دلایل په سو ګرځي چې کوم مولوی صاحب داسې هیڅ پر طبيعت فتوا راکړي یواري خو هغه مولوی صاحب ته زو چې دغه ناروا عمل څنګه روا دا موږ عادت دي کاروبارونو خو مشکوکي ځینې کاروبارونو خو غیر شرعي لیکن د جواز د فار څون ولایانو ته ورزو چې د جواز ولا پیدا شي کبیا د مصر یو عالم فتوا ور کړی و بیا هغه په دلیل کې وایي چې فلانی خو فتوا ور کړی د خدای مسلمانان دي د خدای بنده
بیا د جواز د پاره د مصر د مولوی صاحب فتوا اخلو، د افغانستان د علماو فتوا بیا نه قبول وای. دا وروره دا سخت مزاج او تنگ نظر خلک او د خدای بنده په ټوله دنیا کې دا خلک اوس په دې کار اخته دي. دا نه دي ناروا. د دې د پاره به دا اقوال، دا تعویلات، دا بل پیښو. کبیا بل فرض هیڅ مسله پیدا نسوله، هیڅ لار پیدا نسول، نو بیا وای قرار به پریږدم، قرار به پریږدم. بیا په قرار کې څو کال تیر شي. دغه سي مزاج باید جوړ کړل کړه صحابه وو، ځکه الله تعالی د صحابه کرام دین او د دې ایمان معیار ګرځول. دومره مسله داراله. درېمه مسله دا ده چې تاسو ګوري په دنیا کې نن د شرابو پر بدی باندې دا د دنیا ډاکټران او د دنیا ساينسدانان، دا د دنیا حکومتونه دا متفق دي. دا ټول دا ضررونه بیانوي، د سیګریټو ضررونه بیانوي، لیکن ورځ په ورځ دغه کارونه په خلکو کې زیاتېږي. ولی زیاتېږي؟ واجب شي ده. او دغه صحابه کرام ولی په یو امر باندې دا ټول کار پرې شو دي. دغه او د هغه تر مابین هغه راز او سر چی شي دي؟ راز او سر اسلامی تربیت دی فقط. نن چې څومره نظامونه د دې شی په بندولو کې اخته دي، ظاهرا د بندولو کوشش کی، یا د تاریاکو، یا د هیروینو، یا د شرابو، یا د سیګریټو د پاره څومره مسائل لیکي. د دې مسجد حرم د باندې یو ځای اعلان زړولې، لا تدخن یا اخي مسلم، اے مسلمان اوروره سیګریټ مت کوه. او د دې د پاره لیکلي دي چې دا په مليونونو انسانان د سیګریټ تمري. لیکن ولی خلک نه پریږدي؟ خو د حرم مخ ته دي، دا خلک ولی نه پریږدي؟ بنیادی شی د الله تعالی د دین سره تعلق نه درلودل. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تعلیم او تربیت کا په هر چا کې نو، چې هر څومره پیسې مصرف سي، هر څومره تبلیغ وسی، هر څومره وزرائع په کار واچول سي، علاج نه کیږي. علاج د انسان د الله دین کې بس. دا به د انسان په ذهن کې چې د انسانیت د علاج لپاره یوازینی نسخه د الله عزوجل دین، د پیغمبر علی السلام تعلیمات دي بس. اوس مو دلته الله عزوجل و فرمایل چې قل ورتوای ای پیغمبر علی السلام فیهما اسم، په دې دواړو کې ګناه ده. فیهما اسم کبیر، په دا دواړو کې د دواړو په استعمال کې ګناه ده. ومنافع للناس، او د خلکو د پاره یو څه منافع هم شته. اوس به دا سره پرتلکو چې په شرابو کې منافع څونه دي او په شرابو کې نقصانات او مضرتونه او تاوانونه څونه دي. نو تاسو ګوري اول دواره د شرابو عارضی فواید، چې شراب عارضی ګټې لري، عارضی فواید دي، او دا په دنیا کې خلک نن فاخته دي. د دنیا په هر میدان چې ورننوځي شراب پکشي کې خرڅيږي په عامه باندې. د مسلمانانو په میدانونو کې هم ستدا، کفار واغې خوستا چستا. ظاهری یو ګټه د شرابو لذت دی او خوند دی، د خوند په خاطر خلک خوري، ظاهری خوند پکشي کې دي. دا یو ظاهری ګټه ده. دوامه ظاهری فائدہ او عارضی او وقتی فائدہ چې فوران فائدہ رسی، هغه د قوت جنسی طاقت دی چې په انسان کې قوت جنسیه دغه قوت با دا وقتی عارضن قوي کوي. او دریم دا چې د انسان دا رنگ په شروع کې دا صافي، دا مخ دا ډیر سر راوځي لکه دا انار. دا هغه وقتی او عارضی فواید دي د دې شرابو چې الله فرمایي ومنافع للناس، د خلکو د پاره پدې کې یو څه ګټي. نو ځینې ظاهري نظر کسان هغه د دې دغه ظاهري ګټو ته ګوري، لیکن تاوانو ته نه ګوري. اوس یوازې هغه تاوانونه درته بیانوم چې جسمانی تاوانونه دي، او د دنیا ټولو ډاکټرانو او ټولو حکیمانو اتفاق دی چې دا ستپک شي، او دا تجربه هم دي. اول د مفاسد څخه، مفاسد خو یې دومره ډیر دي او دومره وسع او عمیق او جوور دي چې سړی پر مفاسد باندې را شروع سي، کتاب ور باندې ودی کی کتابونه ور باندې ودی کل سي، خو د دې مضرات او مفاسد به پای ته ونه رسیږي. اول د مفاسد څخه اول فساد دادی چې د معدې نظام دا ګډوډ کړي، د معدې ټول نظام دا مختلفي ګډوډ کړي. دا یاو. دوهم د انسان اشتها ور ختمي، څوک چې شراب خوري اشتها یې ختمي، خوراک نشي کوي. دریم د مخ هيئت ګډوډ کړي،
څه زمانه بعد د انسان د مخ را زړیږي دا شکل او هیئت د انسان د مخ دا داسې خراب بد شکل جنې جوړ شي تاسو به لیدلی دا شراب خوړه دا مخونه یې دا سر راوځړیږي شونډانې خراب سي پزې خراب سي د مخ هیئت دا ګډوډ کی څلورم خېټه غټي پنځم په مجموعي حیثیت د بدن تمام قوتونه دا تاثیر ور باندې غورځي او د قوت څخه غورځي چنانچه د جرمني یو ډاکټر کول په جواهر القرآن کې د تنتاوی را نقل کړی دی د یو جرمني ډاکټر کول دی هغه وایي چې د 40 کلن شرابي صحت چې موږ کتلې دي دومره ضعیف وی لکه د یو 80 کلن انسان چې څومره قوت ضعیف کیږي د 40 کلن شرابي قوت دغه اندازې ته رسیږي یعنی د یو 80 کلن قوت له هم ور باندې زیات وي چې هغه څومره ضعیف سوی مطلب دا چې د جسمانی قوت شل کاله مخکې لا د ضعف حالت باندې راځي کار پرېږدي چې په کار دا و چې د جسمانی قوت شل کاله بعد باید کار پرې شي وای خدا شل کاله مخکې کار پرېږدي شپږم اینا پښتورګي دا دواړه د کار غورځي هم د اینې او هم د پښتورګو د پاره زهر قاتل دي اوم انسان د سیل په مریضي باندې اخته کوي چې په دنیا کې وای اوس د سیل د مریضي څخه نیم انسانان په غربي نړۍ کې مري سیل دغه نری رنځ توای چې دا موږ تاسو د نری رنځ په نامه باندې یادو اتم عقل لکار باسي عقل په ابتدا کې زائل کې مطلقاً عقل کې سړی نه بیا په هیڅ باندې نه پیږي یو چا ما ته ویل چې په یو خارجي ملک کې موږ اوسېدلو نن به نه یادوم نو یو کنداري وی شراب چښلی و موږ وای د لیدا کورونه نیولې و نو دای شراب چښلی و را روان و لیونی و خبرې کولې بیا ول موږ راوستي کښیمونه نو دا ډیر کنداریان نور مال ته وسیدل ګرد ول مسخره پر کولې چا به پر دا سر په چپلاخ وای چا به لغت ور کړه دی ول بیا عقل په شینه پې دی نو اتم دادی چې عقل زائلوي خو په حالت کې د نشي خو عقل کاملا زائل کی خو چې سړی د دې شی عادي سي قرار د عقل زوال پر خپل حال په صفات کې دوباره عقل خپل حالت ته نه راګرځي نو کله چې عقل قرار پات کېږي نو انسان مجنون کی نو دا په دنیا کې تحقیق دی چې ډیر کسان چې نن په روحاني مریضیو چې دا دی ورته رواني مرزونه وای په دې اخته دي دا د شراب په وجه دي نه هم د ډاکټرانو پر دې تحقیق دی او دا اتفاقی خبره ده چې شراب د انسان د بدن جز نه ګرځي یعنی دا څنګه ده چې ته یو میوه او ډوډۍ اخورې هغه په معده کې حل سي او ستاسو د بدن جز وګرځي شراب د انسان د بدن جز نه ګرځي او نه د انسان د وینې جز ګرځي هیڅ شی نه ګرځي شراب بلکې د شراب ابتدایي ګټه وای ده چې د انسان په وینه کې جوش پیدا کوي دا د انسان په وینه کې جوش راولي چې کله دا وینه راوي شي را جوش شي نو په انسان کې ظاهرا د جنسي قوت زیات کی نو د شراب د انسان د بدن هیڅ یو جز نه ګرځي او نه د وینې یو جز ګرځي بلکې ابتداءً د انسان په وینه کې جوش را پیدا کی چې دغه وینې د جوش او فشار په وجه پر انسان د زړه حمله راځي او ډیر ځله د ناببره مرګ سبب ګرځي لسم د شراب په وجه د انسان شریانونه دغه دوه رګونه چې د روح د پاره استعمالي او د انسان د انسان ټول بدن ته انتقالي دغه دوه شریانونه دا تنګيږي او د تنګي په وجه د انسان په وجود کې د انسان اعضاء کمزوري کیږي او انسان ژر زړیږي دا د شریانو تاوان پیشي یو لسم د شرابو تاوان دا دی چې حلقوم او تنفس ساکشل او حلقوم دواړه دغه دواړو ته سخت تاوان پیشي چې د زیات استعمال په وجه د انسان आवाज ډډ سي او دا आवाज د خپل عادي حالت څخه کار پریږدي आवाज دغه سي ډډ سي لکه دا کوټه سپیده او ورسته په دایمي ټوخ اخته کیږي د دایمي ټوخ د اخته کېدو آخري نتیجه د سیل مریضي رچ په همدې باندې اخته سي دولسم په نسل کې اثر دادی چې اولادونه یې عقلن او د وجود په لحاظ باندې ضعیف پیدا کیږي دا پر اولادو باندې اثر دی او کله کله لا داسي چې انسان د نسل په اعتبار باندې ختم کی د نسل د قطع سبب ګرځي اوس نو دا هغه تاوانونه دي چې دنیا کې ډاکټرانو
د دې تحقیق کړی دی او دا تجربه سوي شأن اوس نو که یو سړی را ولاړ شي د دې د ابتدایي څو ګټ ته وګوري چې ظاهرا خو سړی ته دا ګټ ورکړي چې لږ خوند لري او په شروع کې دا رنګ یو څه په صفا شي او دا چې د جنسي طاقت ور زیات کی لیکن ورسته یې دغه تاوان نو دا رقم مثال لري لکه هغه معدي زهر چې انسان ته ورولګي چې په شروع کې خو دې په خوند باندې نه پیږي لیکن کله ورسته هغه د انسان د قتل ذریعہ وګرځي نو ځینې کسان د ظاهري ګټې ته ګوري او دغه طبي تاوانونه بیا نه مني دا خو یوازې هغه ضررونه دي چې د انسان جسم ته رسیږي راسي د شراب اخلاقی نقصانات چې اخلاقی تاوانونه یې د خپل د انسان پر بدن او پر عامه ټولنه باندې چي شي دي اول نقصان یې دا دی په زنا باندې انسان اخته کوي زنا دا نن په دنیا کې څومره ډیره ده عمده اړخه د شراب څومره زناوي چې نن په شراب خانو کې او د شرابیانو په ساحو کې په نړۍ کې دونه نجسي دوم د شراب په وجبانی قتل ته انسان آماده کیږي څومره انسانان چې شرابیانو قتل کړي دي بل چا دونه نه قتل کړي او خپل ځانونه چې څونه قتل کړي دي زما یاد دي د طالبي په دوران کې یو وخت مشتري وو د کراچي سره د باندې یو علاقه د مانیفور وتوای د سمندر علاقه ده یو موټر په یو دغه کې مشتي وو هوټل کې دا د هوټل مخته برنده یو میلو په دې میل کې مشتي دی دا موټر تللی دی په دې هوټل کې مشتي دی هغه هوټلي هم په شهادت رسولیو ټرافیکانو دا خلک ولاړ نو بیا موږ ورته ودرېدل یو چا ویل چې دغه یو سړی یو ښځه و شرابي چښلې و دا هغه خورا روان و بس په صد کې نه و په دا هوټل کې ومشتل دا هوټل یې په شهادت رسولیو دی دواړه قتل شوي و بیا چې موږ رالو لا خلک وړي و هسپتال ته موټر یې نقل کړی و خلک پر دې ځای راټولو قتل د غلا ذریعہ ګرځي نن چې په دنیا کې غلاوي کیږي او په نړۍ کې د لوی غلاوي روانې دي یا شرابیان کوي عداوت بغض دشمنی یو د بل سره دا اخلاقی تاوانونه دي دغه اخلاقی تاوانونه ته الله تعالی په سورته مائده کې اشاره کوي تاسو راواړوي سورته مائده آیات نمبر 1 دی الله تعالی فرمایي انما يريد الشیطان شیطان اراده لري ان يوقع بينكم العداوه چې واقعي کې تاسو تر مابین دشمنی والبغضاء او بغض او کینه او حسد فی الخمر د شراب په ذریعہ باندې والمیسر د خمار په ذریعہ باندې ويصدکم عن ذکر الله او منعم کی د الله تعالی د یادت اخلاقی تاوانونه یاد پنځم اخلاقی تاوان یاد کله د نشه په حالت کې نشئی انسان د زړه رازونه ټول ښکارا کی او د خپل ټول د زړه رازونه دا وایي دا بار تجربه شوی دي خلکو کله ډیر لوی مجرمان د نشه په حالت کې په اقرار باندې نیولې خپل اقرار کړي دا بل تاوان دی اخلاقی تاوان شپږم تاوان یې دادي کله چې انسان شرابي سو نو د خلکو یو ملعبه وګرځي بار خلک بازی پکې قندونه پوي ولی چې د کلام او حرکات هیڅ توازن نه لري خبرې هم د یو بی عقل انسان خبرې یو غړي وړي پرې او بے ربطه بے نظم خبرې او حرکات هم یو بے نظم یو طرف بل طرف تکیره نو خلق سخندر باندې وي اخر ټول خلق د مسخرو یو ګړي جوړ کې بس مسخري ور باندې کوي دا یې اخلاقی تاوانونه دي نو جسمانی تاوانونه هغه وا اخلاقی تاوانونه دادي راسي روحاني تاوانونه روحاني تاوان خو اول دادي چې د آخرت څخه غافل کی د خدای د یاد یې غافل کی کله کله العیاذ بالله د شراب او د چټلو په حالت کې مړ شي نو داغه در ټولو لوی تاوان دی چې د آخرت د لوی عذابو مستحق ګرځي مالی نقصانات د شراب په جواهر القرآن کې تنتایو رحمه الله او د ډیرو ډاکټرانو د ډیرو حاکمانو اقوال را نقل کړي دي که څوک په جواهر القرآن په هیږي نو په دا ساينسي مسائلو کې ډیر ښه بحث کړي دي د فرانس یو څېړنه را نقل کړي ده چې په فرانس کې د یو شهر د شرابو پیسې په یو شهر کې په شرابو څونه پیسې مصرف شوی وي دوی را ولاړ سول د دې تحقیق وکړي په ټول ملک کې چې مجموعه څونه مصارف شوی وي یوازې د دغه شهر د شرابو مصارف پر ډیر یوازې د دغه شهر د شرابو مصارف پر باندې ډیر ځکه په شرابو کې ځینې قسمونه دومره ګران دي چې د عامو تجارانو وسم نه پرسي
بلکې دا به د لوی لوی کسان چې دغه د مافیا خاوندان وي هغه به رانیسي او بل خپل د دنیا د لوی ساينسدانانو دا مشوره ورکړې ده د خپل ملکونو ته چې په دنیا کې نیمه شرابخانه بند شي نو په دنیا کې به نیم هسپتالونه او نیم زندانونه بند شي. یعنی دا هسپتالونه او زندانونه د دې شرابو زیږند دي په دنیا کې چې نن دا په وجه باندې پیدا کیږي. په دې ارتباط باندې تنتاوی په تفسیر جواهر کې ډېر د غربي ډاکټرانو ډېر اقوال را نقل کړي. دا د شرابو تاوانونه دي چې قران درته بیان کړي. دومره خبره د میسر ده، دا خو د شراب خبره. دومره خبره د میسر ده. میسر دا خمار ته ویل کیږي. میسر په حقیقت کې میسرون دا مصدر دی وای او دا په معنا د تقسیمولو دی. تقسیمولو ته ویل کیږي. کوم سړی چې به شراب تقسیمول هغه ته یاسر ویل کېدی. اصل کې د دې مناسبت د دغه کلام مناسبت د خمار سره ولې دی؟ د جاهلیت په زمانه کې په عربو کې یو طبيعت وو. هغه دا و چې دوی برا ولاړ سول وش به حلال کی، بیا به د دې وش حصے پر مختلفو غشو باندې تقسیم کړي. ځینې غش ته یو غش ته به 2 حصے ورکړي، بل غش ته به 5 حصے ورکړي، یو بل غشي به بیا خالی وو. نو بیا به دوی دا غش را اخسته چې ارچا به دا غش راپورته کوي، کبه هغه غشي و چې پر هغه به دا حصے لیکلي وي خدا به پټوه، بس درې پټو بلاندې و یا به تریو شلاندې و پټ به راکش کی چې حصے به پر لیکلي وي د هغه غونه حصے کېږي. کبه چیرې به حصو والا راووتی نو دغه وش ټول قیمت به ماغه ورکاوه. خو دغه وش به بیا دغه حصے چې به وي دا به پر فقراو تقسیمېدلې. نو په دې خاطر باندې دغه تقسیم چې دوی کاوه دغه تقسیم په نامه باندې دا خمار ونومول شو. ځکه ورته میسر وایي. میسر خو په حقیقت کې تقسیم ته وایي، خو چون کې دغه عمل د تقسیم په اعتبار کې دی نو په دې خاطر باندې اوس میسر بلل کېږي. نو دغه عمل چې عربو کاوه دغه عمل په عربو کې داسې د فخر او د یو شجاعت عمل بلل کېدی. که بچا په دې کې حصہ ناخسته نو دوی به دا کار د یو کنجوس او بخیل سړي بلی. ولی چې عموما به دغه پیسې بیا یا د حصے د غشو دا پر د فقراو تقسیمېدل. دغه په خاطر باندې نو اوس مطلق خمار ته میسر ویل کیږي او مطلق هر هغه عمل چې په هغه کې د خمار سلسله وي دا ټول حرام دي، که هغه دغه تقسیم پر غشو باندې او کده دې تماس یوي. علما لیکي د خمار تمام صورتونه په دې کې شامل دي او پر دې د صحابه کرامو او تابعینو اجماع ده. ابن کثیر او جساس د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سره نقل کړي دي. دا رنګه د حضرت عبد الله ابن عمر، قتاده، معاویه ابن صالح، عطا تاوس سره نقل کړي دي چې المیسر القمار، میسر دا خمار دی. حتی لعب الصبيان بالكعاب والجوز، حتی چې د کوچنیانو د لرګیو په ګوټکو او په جوزو بازی کول لا هم خمار دی. ابن عباس رضی الله عنه وايي المخاطره من القمار، مخاطره دا د قمار څخه. مخاطره دی ته وايي چې سړی د بل چا سره یو پریوشي باندې شرط کشیږي نو دیته خمار ویل کیږي. اوس د خمار تعریف درته کوم چې خمار وايي څه. خمار شامی رحمه الله رد المحتار 5 جلد صفحه 355 کې تعریف د خمار دا کوي. دا تعریف ته شغوا ژونی سي چې تعریف موزده سو ګرد عمر د یو شی د جزئیات حکم چې معلومي دا د تعریف معلومي. یو ارچ تعریف د سړي زده سو جزئیات خپل ورته معلومي. شامی رحمه الله تعریف دا کوي چې په یو معامله کې یو څوک په دې شرط باندې د هغه شی مالک ګرځول، په یو معامله کې یو څوک د مال مالک ګرځول پر دا شرط باندې چې د هغه شی وجود او عدم دواړه برابر او مساوي. یو څوک په یو معامله کې د یو شی مالک ګرځول په دې شرط سره چې د هغه شی چې ته د مالک ګرځې د هغه شی نفع او نقصان دواړه برابر وي. نفع او نقصان دواړه برابر وي. مثال درته وایم، په مثال باندې مبارک سر خلاصي. مثلا
یو شی دی زید د دې شی مالک ګرځو خو په دغه شی کې یا خالص ګټه ده یا خالص تاوان، یعنی نفع او نقصان دواړه برابر دي، یا خالص تاوان یا خالص ګټه. که یو سړی په دې شرط باندې د یو شی مالک ګرځي دی دغه خمار بلل کیږي. سرغون بخلاص په مسله باندې د مثال په توګه زرا ولاړېږم، یو چاته وایم چې ته دغه شی دغه شی ته ورغورځوه، هغه کړي د په دفتر کې چې ورغورځي دا کړي د یو شی ته ورغورځول، خو دغه شی به یا ته خالص مالک به ګرځي نفع و بلا استراوړي یا به خالص تاوان کوي. یعنی دا څنګه ده چې د تاوان او د ګټې احتمال دی پکې کې په ارجز کې، په یو طرف کې به یا خالص ګټي هیڅ تاوان نشته پکې، په بل طرف کې به خالص تاوان هیڅ ګټه نشته پکې. په دغه رقم معامله کې یو څوک په دغه شرط دی یو شی مالک ګرځول دغه توای قمار او دا حرام دی. په چې شي حرام دی؟ په قران حرام دی. کچا حلال وګڼي نو دا سړی کافر کیږي، او که دا عمل کاوه ګناه کبیره ده، لمونځ نه پسې کیږي. کله زجر په خاطر چا ورته سلام نه اچاوه نو هم ورته اجازه سته. دا خو می مثال درته وایم. اوس نو ګوري هغه ټول کارونه چې انسان یې په دغه شکل باندې مالک ګرځي دا حرام. تعریف چې موزده کی حکم خپل درته معلوم شو چې هر هغه کار که دغه رقم وو دا حرام بلل کیږي. دا که د سپیانو په جنگولو باندې وي، که دغه سپی مات سي لا محاله به ته تاواني خالص تاوان، هیڅ احتمال د ګټې په نشته بکشي. او که وګټي نو خالص ګټه ده. دا رقم لاټري دغه وستي په نوري لاټري په دا جهان کې ستا دا عین دغه شی یا به خالص ګټه بلاس راوړي یا به خالص تاوان. دې ته ورته نور چې څومره کارونه دي دا ګرد ناجائز دي. البته یو انعام دی، انعام بیا فرق لري. انعام خدا دی چې زه مثلا وایم که احمد ده په امتحان کې په اول نمبر راغلی نو زه احمد ته مثلا 500 انعام ورکوم. اوس په دې کې خالص ګټه او یا نه ګټه تاوان نشته، خو کراغلی خدای به 500 یوسي، کرا نغلی تاوان خو نه دی کړی. ګوري په انعام کې یا ګټه ده یا نه ګټه ده، په خمار کې یا تاوان دی یا ګټه ده. په فرق فوس ولاس په هغه کې یا تاوان دی او یا ګټه ده. په خمار کې په انعام کې یا ګټه ده یا نه ګټه ده، بس تاوان نشته پکې. په دې لحاظ باندې انعام دا جائز دی، لیکن دا خمار دا ناروا دی. اوس خدا قرآنی آیات دی. سیده شامی رحمه الله دغه تعریف په کتاب الحظر والاباحت کې را نقل کړي. د دې څه ورسته دغه خمار دا خو هغه اخروی تاوان دی، دنیوي تاوانونه درته بیانوم. دنیوي تاوان اول تاوان دی د خمار در ټول لوی تاوان دی چې ته د بل په ذلت کې نفع وینې، د بل په خواریدلو کې خپل ګټه وینې، هغه خوارې ځان عزت من کوي. نو څوک چې د بل په ذلت کې عزت ویني تر دې لوی زلالت ستا، تر دې لوی احمقتوب ستا چې د مسلمان ورور په ذلت کې خپل عزت ویني، د هغه په تاوان کې خپل ګټه ویني. دا خو ډیره تاواني خبره. الان کې دا نور څومره کاروبارونه چې دي پاږي کې داسې نه دي. زرا ولالي رند یو چا سه شی رانی سم هغه فرمایو سامان خرڅي، دا هغه دا ګټه د فرمایو سامان خرڅ کی، ما دا ګټه د سامان می جنرانه وي نه د تاوان سوي دي نه زما تاوان سوي، نه دای پکښ ذلیل سوي نه ز پکښ ذلیل سوي. نو تر ټولو لوی تاوان په اسلامي ټولنه کې دادی چې سړی د بل په وینو ځانو بکی، د بل په عزت باندې ځان عزت من کی. دا تر ټولو لوی زلالت او تر ټولو لوی دناعت دی. دا یو. دوم، په انسان کې د درندګۍ او په انسان کې د بهیمیت یعنی د حیوانیت د درندتوب صفات پیدا کی. لکه څنګه چې یو زمری یا پړانګ یا شرموش یا لیور ولاړی د یو بیګنا او مظلوم س یا بوزیه په وینو او په غوښه باندې ځان مړی، د مزاج داسې جوړیږي. د لور، د خور، د ورور، د قریب د دې شی به اخلي په خمار دی ورکی. دای به د هغو په وینو او د هغو په عزت باندې ځان وبي، هغه به ماشام ګولنه لري، دای به مصرفي. نو خدا د هغو په وینو باندې ځان وبکول دي، هغه ذلیل کول دي، هغه فقر کوي، بل ته فقر ته اړباسه. نو دا دوم بد صفت دي. دا دوم تاوان. دریم تاوان دا دی په انسان کې د کار استعداد ختمي. د انسان سره دا فکر ختمي چې د خپل کار وکي په خپل لاس وګټي، بس ګر نمبر په دې باندې په شابه پردابل را اړولې چې مبته ګولا په لاس راشي.
دا میسر ته میسر په دغه وای میسر اسانی ته وای چې ګټه آسان سړی ته په لاس راځي تاواله مساله دي. نو بل دا دی چې په دې کې د عمل فکر قوت دا ختمي، یعنی په انسان کې استعداد د کار باسي، استعداد لمنځه وړي. باربد سړی کار نه کوي، نه به پر ځان ستړیا راولي، نه به ګرمي پر ځان تیری، نه به بل تکلیف پر ځان باندې تیری، بس دا به مزاج ګرځېدلی چې مفته ګوله په لاس ورسي. حتی چې ماته یو چا کیسه کول چې یو سړی ته یو چا خپل لور یا خور یو څوک ورکړی ده، وای دغه سړی چې کله پیسې ختمې سي پر دغه کوروالا راواچي، وایي یې ټکوي یې بد ګزاره ورسره کوي. بیا چې د دې ښځې وړونه یو څوک یو شي درته ورکړي، یو څه پیسې ورکړي، د ده د خمار سلسله په روانه سي، بیا سمه ګزاره کوي، بیا چې خمار کې بایلي بیا پر دا ښځه راواچي. نو باره په دې کې دا استعداد ختم سي چې خپله خواري وکاږي او ګرمۍ ته ودرېږي. دا یې بل تاوان دی. څلرم تاوان یې دا دی د دې خماري مزاج باره داسې جوړ سي غلا کوي، قتل کوي، دا کارونه پکښې راشي. پنځم مزاج یې دا دی په انسان کې دا قوت واهمه دا ډېر پیدا کوي. قوت واهمه چې پیدا کوي او قوت عملیه پکښې ختم کوي. بس فکرونه ورسره پیدا کوي چې د پلانې سره دا کار وکم دومره پیسې به وګټم، د پلانې سره وکم نو دومره پیسې به وګټم. همیشه بس دغه شیخ چلی په خوبو یې ګزاري، ټول ژوند یې دغسې او د خدای مفلسي. دا یې بل صفت دی چې په دې انسانانو کې پیدا کوي. او بل اوم خراب صفت د دې خمار دا دی چې په سړي کې د آخرت او د دین غفلت پیدا کوي. دین آخرت ته قطعا بیا نه متوجه کیږي، ناروا کارونه کوي. او اتم تاوان یې دا دی چې د دغه عمل په وجه ټوله کورنۍ بدنامه او ټوله کورنۍ متضرره. یعنی د په دغه عمل د قریبان د کورنۍ کوروالا بچان اولادونه ټول شرمېږي او ټوله وربانې بدنام او ټوله کورنۍ په متضرري. مزاج باره لکه دوریني داسې وګرځېږي چې هر ځای په کور کې د سرو زرو یو لوښی موښی په لاس ورتلی، که د ورینداري و که کوروالا و که د خور و، بس دی چې لاس یې پر برس وړي. دا یې بل کار دی. دا هغه تاوانونه دي چې د خمار تاوانونه دي چې الله تعالی فرمایي چې په دې کې تاوانونه دي. ظاهري ګټه به نو دای چې وخت به سړی ګټه لاس ته راځي، بس دا ظاهري ګټه څه ګټه ده؟ نو الله فرمایي چې په دې کې لږ ګټه ده او ډېر تاوانونه دي. دا د دې دواړو مسلو ته ګوري دا خبره راووتل چې په دنیا کې چې الله تعالی هر شی حرام کړی دی، دا قاعده یاد وساتئ. په دنیا کې چې هر شی شریعت حرام کړی دی دا تاسو په ذهن کې وساتئ، په هغه کې څه نه څه ګټه یې. خو د یو شی معمولی ګټه د دې دلیل نه ګرځي چې هغه روا کړي. اوس ګوري دا شرابو کې عادي ظاهري څه ګټه شته، دا غرنګ په دې خمار کې ظاهري یو څه ګټه شته. نو یو شي کې که ګټه و دا د دې دلیل نه دی چې دا به روایي. ځکه نو فقها دغه څه دا مسله را باسي چې په هر شي کې چې په دنیا کې ستا په دې کې ګټه او تاوان دواړه سته، لیکن ته به راولاړېږې ګټه او تاوان به سنجوې. که په هر شي کې تاوان ډېر و پرېږدې به. ځکه فقها دا قاعده یې ږدي وایي دفع د مضرت دا اولاد تر جلب د منفعت. یعنی د ضرر دفع کول دا اولاد تر دې چې ته ګټه لاس ته راوړې. اول ضرر ایسته کوه، ضرر ګټه دې په لاس نه راځي. نو دفع د مضرت دا اولاد تر جلب د منفعت. دا عمومي قاعده ده د فقه چې کوم شي کې ضرر وو ګټه هم اول ضرر ایسته کول دا اولاد، ګټه راوړل لاس ته دا اولاد نه دي. نو دا قاعده ده. صدق الله العظیم.